الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو کتونکو، زه مدرار الله دارالافتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم چې کوم فقهي پروګرام دی د هغې نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زمونږ د دارالافتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم دا کوم پروګرام چې دی 2 برخه ده او دا هر اتوار د سهار 10 نه 12 بجو پورې زموږ د دې پروګرام ټیم وي. زموږ د پروګرام نشر کیږي. زموږ دا پروګرام د فقهي مسایلو پروګرام دی. په دې کې د شریعت په رڼا کې څومره فقهي زموږ د دارالافتاء نگران او رئیس استاد العلماء استاد المفتین حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات ملالي هغې جوابونه په تفصیل سره ذکر کوي. د پروګرام په دې برخه کې د شرکت کولو مختلف ذرایع دي. اولنۍ طریقه تاسو د پی ټي سی ایل نمبر تاسو ته په ډسکرپشن کې راځي. زموږ د پی ټي سی ایل چې کوم نمبر دی 091 52 30 330 091 52 30 په دې نمبر باندې تاسو لایف کال کولی شئ او په پروګرام کې په لایف کال په ذریعه باندې شرکت کولی شئ. کوم ستاسو شرعي مسلې پوښتنه وي تاسو د مفتي صاحب دامت برکات ملالي نه خپل سوال پوښتنه کولی شئ. د دې نه علاوه چې کوم زموږ لایف پروګرام دی نو په دې لایف پروګرام کې تاسو د کمنټ په ذریعه هم هغه د خپلې پوښتنې تپوس کولی شئ، خپل سوال پوښتنه کولی شئ. ملګرو ته دا گزارش کوو د واتساپ چې کوم نمبر مو ورکړی دی نو په واتساپ باندې آډیو کال خو بالکل قطعا مه کوئ ځکه چې زموږ لایف پروګرام روان دی بیا زموږ پروګرام خرابېږي او په دغه دوران کې چې کوم دی تاسو په واتساپ باندې رابطه مه کوئ او مه په میسنجر کال کوئ. صرف دا 2 ذریعې د پی ټي سی ایل نمبر 091 52 30 دا استعمالوئ او بل لایف پروګرام چې کوم کمنټ برخه ده نو په کمنټ برخه کې تاسو هغه چې کوم دی بل چې کوم د لایف کال په ذریعه کوم خلک راځي نو هغې جواب موږ فوراً هغې ته ورکوو. ټول پروګرام منځ کې پرېږدو او د هغې جواب هغې ته نشر کېږي. نو زیات کوشش کم خلک کوي نو کوشش وکړي چې په پی ټي سی ایل په لاین راشي چې تاسو سوال مخکې سره فوراً نشر شي. زموږ دا پروګرام دا د دارالافتاء والقضاء پېښور نه په دې مقصد او په دې هغه باندې نشر کېږي چې مسلمانانو ته هغه خپله زندګي د شریعت مطابق تېرولو کې سهولتي اساني وي او هغې خپله زندګي د قرآن او د سنت مطابق تېره کړي. دې نه علاوه زموږ د یوټیوب چینل دی ډسکرپشن کې به تاسو ته ذکر شي نو هغه د یوټیوب په چینل باندې هم تاسو چې کوم دی زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه بعضې مسایل داسې دي لکه نن سبا وخت کې ډېر مسایل داسې دي چې هغه بار تکرار راځي او هغې ډېر مسلمانان هغې ته تقاضا کوي هغې غواړي بار نو هغه مسایل چې کوم دی هغه مونږ حضرت مفتي صاحب دامت برکات ملالي یو ځل په تفصیل سره جواب ذکر کړي نو بار هغه مسایل هغه بیا مونږ تفصیل سره نشو ذکر کولی. مجمل جواب حضرت مفتي صاحب ذکر کړي او د تفصیلي جواب او د تفصیلي هغه پوښتنې جواب رڼا حاصلولو دپاره چې تاسو ته تفصیل سره جواب ملو شي نو تاسو زموږ د یوټیوب چینل او زموږ د پیج چینل هغه سبسکرایب کړئ. تاسو ته به انشاءالله هغه سوالات او جوابات ملاوي. مفتي صاحب د پروګرام باقاعده آغاز کوو. په دې پروګرام کې اولنی سوال زموږ یو ملګری دی ذاکر خان د هغوی په کور کې هغه وایي چې یاره کور کې یو سړي سره 3 توله سونه وي او یا ورسره نقدي وي یا ورسره نه وي نو آیا دواړو صورتونو کې که 3 توله سونه پرته وي او سونې سره چې کوم دی نقد پیسې وي آیا زکات پې کېږي که نه او که نقد پیسې نه وي بیا هم زکات پې کېږي که نه دې وي چې لږ جواب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چې چا سره په کور کې سونا پرته وي څومره توله سونا مثلا دی وایي چې 3 توله سونا کومې زنانه سره 3 توله سونا ده خو نغدې پیسې ورسره نشته نو په دې زنانه باندې او سپین زر ورسره نشته نو دې زنانه باندې زکات فرض نه دی. سونې دپاره کومې زنانه سره چې سونا ده چې دومره پیسې ورسره نو زکات پې ورکولی شي قرباني کولی شي نو زکات هم پې فرض دی قرباني پې کولی چې پیسې ورسره نغدې نه وي او سونا د 9.5 تولو نه کم وي د 9.5 تولو نه سونا چا سره کم وي او پیسې ورسره نغدې نه نو په دې زنانه او په دې سړي باندې زکات فرض نه دی. دا مسله یاد ساتئ. په هغه زنانه باندې چې 9.5 تولو نه سونا کم وي مثلا 15 تولې سونا ده ورسره نو دې سره 15 زره روپۍ نور دي. اعظم بالاجزا کوم مونږ په پیج کې وګورو اعظم بالاجزا ترتیب مونږ بیان کړی هغې مطابق دې سره پیسې هم شته دي نغدې نو بیا به زکات ورکوي.
هغه مسله چې تاسو مخکې زم بل قیمت باندې تاسو ته خلکو بیان کړی یا مونږ بیان کړه چې چا سره 10 روپۍ ولې نه زکات په فرض نه زکات په نه دی فرض په 10 روپۍ زکات نه ملي نه په 100 روپۍ زکات ته پر دومره پیسې پکار دي چې تاسو سره زکات په ادا کول شي قرباني په ادا کول شي نو دا خو د زکات مسله دینه علاوه دغه پروګرام زمونږ په دې کې 300-400 سوالونو جوابونه په یو غنټه کې مونږ کوو زر یې وایو او زر چې خلکو ته جوابونه ملاو شي الله یافي وایو خو ټولو نه اول جواب مونږ ورکو چې کم خلک په ټلیفون باندې راشي په دې ټلیفون نمبر تاسو له دلته ښکاري چې 091-5230-330 باندې څوک راشي هغه ته ډایرکټ جواب ورکو ښه او بیا نمبر وي د کومنټس لاندې تاسو کومنټس کوم روان دي نو هغه نمبر نو مونږ دا کوشش کوو ډیرو خلکو ته دا شیر کې ثواب په نیت باندې نو تاسو ته پر صدقه جاریه وي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمی څوک چې د نیکی کار تبلیغ ورکي عمل په ونه کې تبلیغو کې هم خلق به په عمل کې ثواب بده ته ملويږي کمای نه راځي دا حدیث کې راغلی دا په ثواب کې کمای نه راځي نو ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې ډېر سوالونه جوابونه وکړو ځنه سوالونه موږ سره لیکل شوي هم دي سید خان صاحب وعلیکم السلام نصیب الله مسعود صاحب وایي چې کسی زمین پر آدمی کی ملکیت کب شرعی ثابت ہوتی چا په ځمکه باندې چې ته ملکیت شرعي ثابته دا کله ثابتي نو دا خو ډېره اوږده تفصیلي مسله ده یو قبضه د حسی قبضه ده حسی او یو قبضه حسی نه ده خو هغه ته یو حقيقي قبضه ده چې ته انتقال ولا کوم د کاغذونو په کاغذونو باندې هم کله قبضه ثابتيږي او کله کاغذونه تا پسې وی انتقال تا پسې قبضه بل چې سره وی هغه محکمه قبضه حقيقي قبضه په حصي قبضه هم کله قبضه سپیدي قبضه باندې او کله په قبضه باندې هم قبضه نه ثابتي نو د دې لپاره به یو معتبر مفتی ته او خپل علاقې صورتحال او د خپل ځمکې صورتحال به ورته خای چې هغه درته وي چې تا په خپل ځمکه باندې قبضه ثابت او کله په مرور زمان په وجه وخت په تیر شي ډیر مرور زمان په هغه وجه باندې قبضه ثابتيږي نو لہذا تاسو ځمکه هغه شرعي حدود 4 مونږ ته معلومه نه ده چې مونږ ته وایي چې د تاسو ځمکه باندې شرعي قبضه صحیح ده او کنه جی عزیز نذیر افریدی صاحب وعلیکم السلام محمد حذیفه چترال سلام کړه وعلیکم السلام نصیر حسین صاحب مفتی صاحب ټول ټیم ته دعا کوي نو موږ سره ټول ته سلام دی وعلیکم السلام الله دې خوشاله او موږ سره نن موجود دی شیر رحمان صاحب او دا به تاسو وینئ ان شاء الله شیر رحمان صاحب د دیندارو خلکو ډیر خاطر احترام کوي موږ سره ډیر تعاون کوي پروګرام مولانا اکرام الله صاحب چرسدینا چرسدا روډ نه شیر رحمان مولانا شیر رحمان صاحب هغه موږ سره چرسدې روډ نه تشریف راوړ اکرام الله چې دا دکاندار دی تام تشریف راوړل الله پاک دې دوی په عمر کې هغه کې برکت وشي نو ټول ته تاسو سلام ورسېدو سید خان صاحب وایي कि अब आप दोनों साहिबान कैसे मुफ्ती से आजकल वबा से फौत होने वाले शहादत के दर्जे में आते हैं। सईद खान साहब वही چې تاسو څنګه جزاک الله الله تاسو مونږ ټول دی وبا نه وساتي چې څوک په وبا کې مړ شي په هر وبا کې چې مړ شي متعدی امراض کې مرزونو کې چې څوک مړ شي او نور هم نبی علیہ السلام بیان کړي کوم اولاد سره مړ شي څوک په اور باندې وسوځي څوک په اوبو کې وغورځيږي څوک دیوال حادثه مرګ راشي په اکسیډنټ باندې مرشي دي دته ویل شي حکومي شهیدان حقيقي نه حکومي او حقيقي شهیدانو کې څه فرق دی؟ دا فرق دی چې حقيقي شهید چې دی هغه په میدان جنگ کې چمړ شي په غلطه ساتل لاړ شي نو هغه راغلی چې هغه به نه کفن ورکای او نه به سکای جنازه به کوي نه غسل او جنازه به ورکای غسل او کفن به نه ورکای او چې کوم حکومي شهید دی هغه ته به جنازه ورکای هغه ته به غسل دفن ورکای کفن به ورکای خو فرق پکې دا دی چې او په آخرت اجر کې فرق نشته اجر دواړو ته یو شی په آخرت کې ملويږي الله دې موږ ته شهیدانو اجر نصیب کړي امين نو دا وبا کې څوک وفات شي یقینا چې هغه شهید دی حکمي او آخرت کې به الله پاک د شهدا کرام اجر ورکړي اکسیډنټ چې کم چانه وشي دا هم شهادت کې راځي خو چې کم الکان یا کم ځوانان مستی د وجنه گاډي یا موټر سایکلو کې ون ویلینګ کوي احتیاط نه کوي
احتیاط باوجود چې اکسیډنټ وشي نو شهید دی که احتیاط تا نه وي غلطي ستا وي یعنې ته قصدن ویلینګ کا یا یو سپیډ مقرر کړی دی حکومت نه زیات سپیډونه وای نو بیا په موټرسایکل باندې اکسیډنټ وکړي نو بیا ته شهید نه بیا مردار یې بعضې خلک دې ته هم شهید وایي چې هغه یو کس مستی کوي زوی دی باندې کوي نه تو موټرو باندې ویلینګ کوي او دغه کوي بیا مړ شي مردار شي دا خودکشي ده نو بیا خلک دې ته شهید وایي شهید نه دې ته هم شهید بیا نه شي ویل نصیر حسین صاحب وایي چې مفتی صاحب همیشه بما پوری ټیم کو سلام وعلیکم السلام نصیر حسین صاحب الله پاک د خوشحال آباد لره چار ځای کې وي د دیندارو خلکو ډېر لوی خادم دی نصیر حسین صاحب الله دې آباد ساته سید خان صاحب ته له موږ جواب درکو ابو سعد صاحب څه وایي یو کس زکات رقم نه فروټ یا سبزي والی او خپل استاد وایي زکات پیسې دي هغې باندې فروټ والی یو خو د پردی پیسې چا درکړي وکیل یې مقرر کړی چې د چا له ورکه غریبانو له په هغې کې فروټونه مرټونه نه شي هغه پیسې به خود غریبانو له رسوي خو که تا خپلې د زکات پیسې چې هغه باندې زکات کیږي نو هغه ته فروټ یا سبزي نو هغه دپاره یقینا چې سبزي خو کم ضرورت سیزونه دي هغه پې واله هغه کور ته یوسه نو زکات ادا کیږي خو هغه چې استاد باندې زکات کیږي او صاحب نصاب زکات هغه چا باندې کیږي چې د زکات نه ادا کوي یعنی صاحب نصاب نه نور خو چې کم دکانداران دي هغه به هر کال زکات ورکوي تاسو خو ورکوئ که نه اکرام الله صاحب هر کال به حساب کوي قیمت فروخت باندې به زکات ورکوي د بعضې دکانداران په د کلیو کې د دې نه دي خبر د زکات نه ورکوي زکات په ورکوي د مال تجارت دی که لږ دی او که ډېر دی ښه هر کال به زکات ورکوي او زکات سره پیسې زیاتېږي دا د الله پاک وعده ده سبحان محمود صاحب السلام علیکم مفتی صاحب कैसे हो अगर पिछले साल की ज़कात अदा करनी तो आज के नर्ख का एतबार होगा या पिछले सालों के नर्ख صاحبان محمود صاحب څوک چې زکات ورکوي د تیرو کلونو د قیمت فروخت اعتبار به وي د تیرو کلونو قیمت فروخت خلکو نه معلوم که په هغې باندې زکات ورکه د اوس چې کوم مرکای د 5 کالو مخکې زکات نو نن نرخ به نه معلومه بلکې تیر کالو نرخ باندې به ورکه او که ډېر سخاوت کوي د دې کال ولا ورکې نو غریب ته په دې کې فایده ده زکات ډېر وځي دا هم جایز دي خو دا دی چې دې کې ثواب ډېر دی خو جایز دا دی چې تیرو کالونو کې به زکات ورکړي چې کم تیر شوي دي امید دی چې وسیم خټک صحیح چې ما کان لله کان الله له مفتی سے په حدیث ہے کسی ما من کان لله کان الله له دا حدیث دی اگر چې د په ضعف باندې خلکو خبرې کړي څوک چې او بل یو حدیث زنه نور حدیث صحیح حدیث چې دی هغه د دې تایید کوي کنه یو بل صحیح حدیث ته چې الله پاک وایي چې څوک نیک عمل کوي تقوا اختیار کی ګناه نه ځان بچ کی نو الله جل جلاله فرمایي چې هغه د پر زله سونه وګرځم سترګې وګرځم زما په سترګو زما په لسونو باندې زما په اعضا باندې دی بیا ویني وکسي اوري نو دا حدیث قرآن کې راغلی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم نیکو خلکو ته الله خپل دوستان ویلي دي او وسیب خان صاحب وایي چې ماشاءالله بہت خوبصورت الله پاک تاسو اجر درکړي دا شیر کولو زیات کوشش وکړئ وسیب خان صاحب تاسو سلام راورسئ وعلیکم محمد ارشد صاحب سلام کړی طاهر اقبال صاحب وایي السلام علیکم معلوم هم دی خو تاسو وایي د معاشرې ضرورت دی هغه سوال تا ته جواب معلوم ولې نه وي ورته وایي د معاشرې ضرورت دی مونږ پروګرام خو الحمدلله ټوله دنیا کې خلک اوري تاسو لاندې کومنټس کې ګورئ نو لایف کال هم کولی شي لایف کال چې څوک وکړي هغې جواب مونږ اول کې ورکړو محمد حنیف حنفي صاحب السلام علیکم د ستاسو عمر علم کې د الله برکت واشي جزاک الله الله دې تاسو څوک چې مونږ له دعا کوي الله دې دوی په حق کې هم قبول او مزوري کړي محمد عثمان صاحب وایي چې ویس کا بڑے شاعر محمد عثمان صاحب الله دې تاسو ما علم او عمر کې برکت واشي دا بیٹ کوین متعلق وایي نصیر الله مسعود صاحب چې دا بیٹ کوین چې دی کرنسی کاروبار څنګه دی په پاکستان کې د دې کاروبار خو جایز نه دی علما کرامو لیکلي دي ځکه چې د دې په شاته حکومت چې دا کنه ذمہ داري نه اخلي دا بیٹ کوین چې دی دا حصي کرنسی نه ده حصي چې لاس ورته لګي داسې حصي کرنسی نه ده لکه تا سره جیب کې یوه کرنسي شته مثلا کم حصي کاغذ په شکل کې وي یا دا سکې په شکل کې وي دا اوس کرنسي ده
دا مدرار صاحب سره کرنسي ده دا تاسو دا کرنسي دا حصي ده ها لاس لګي د دې باندې لیکلي هم دي چې حامل هذا کو مطالبه پر ادا کرے گا دې ورستو ضمانت شته ګارانټي شته ده د دې اصل کې چې د سپین او سره د دې په ځای پراتی دا ډېر رسیدونه دي کنه بهر صورت د یو مستقل یو عین جوړ شوی یو مستقل قیمت جوړ شوی سمن دی ها سمن عرفي ورته ویل شي خو د بیٹ کوین چې دا هنسي دي دا حصي غنه ده کرنسي نه ده نو علماء کرامو لیکلي چې په کوم ملکونو کې دا قانوني تور باندې استعماليږي نو کاروبار په کولش او کوم ملکونو کې په بین دي لکه پاکستان کې په بین دي پابندي پیدا نو دلته کې استعمال یا خرید او فروخت او بل تور کول جایز نه دي دا چې خود مدرار صاحب دا او زه به تعالی واپس درکوم ها نو کمزې کې چې نصیب الله صاحب کمزې کې د بیٹ کوین چې دا سرکاري تور باندې یعنی حکومت وایي چې کولای شي په اجازه وي نو به په کولای شي پاکستان کې نه اسرار خټک محمد عثمان صاحب سوفر دی چې حصار کول جایز دي کنه طریقه سره او عثمان صاحب تا خدا سوال ډېر اهم سوال کړی چې حصار کول څنګه دا او طریقې څنګه دا یو پیر ولا ویډیو غالبا تر لګلې و زمونږ د اهل سنت والجماعت دیوبند ولا پیران شې دي کړه کله نه کله داسې عجیب نخرې شروع کی پکې کنه چې تبه د مبتدیین بده پکې هیر زمونږ استاد حسن جان صاحب نو هغه ته مونږ ویشي را مونږ په تصوف کې کار وکړو که تصوف کې مونږ کار کوو الحمدلله مفتی مختار الدین صاحب نه مونږ بیعت کړی دویم دریم سبق کې روان دی زمون مدرار صاحب هم ذوالفقار صاحب نه بیعت کړی زمونږ علماء کرامو زمونږ علماء دیوبند دا وایي چې تصوف سره چې تعلق نه نو ته باطینی امورو کې ته غنه ملوي درجه خو بعضې زمونږ علماء دیوبند داسې پیران دي چې هغه داسې خبرې شروع کړي یو خو دا دی چې پیر وي دروغ وایي که نه په قدم دروغ وایي نو پیر دا نشي کېدلی دا نه چا پیر جوړ کړی دی دروغ وایي که نه دې ته پیر خو مکمل طور باندې په کومه باطینی امور دي په هغې هغه منزلونه توی کړي وي نو کوشش کوي چې څوک کله نه کله انسان د غلطي وي نه وښودی چې څوک قصدن دروغ وایي زمونږ په علماء دیوبند کې د چې ماله د عثمان صاحب چې شا ویډیو رالیږلی دا یو پیر دی که نه زلفان یې اوږده دي نوم خو یې مونږ نه اخلو نو دی لګیا دی په منبر باندې د الله نبي علیه السلام په منبر باندې ناست دروغ وایي چېرې زمونږ تصوف داسې یو علم دی چې سترګې پټې کړو نو بیا مونږ ته پته لګي چې آینده څه امور کېږي څه به کېږي او څه به نه کېږي نو بیا دغه پنجپیریان او اهل حدیث راپاسې چې وګوره تصوف دغه شی دی تصوف بدنامۍ کوشش شو د الله بندګانو تصوف دې ته نه ویلي چې سترګې پټې کړي ته عیبي امور ته ښکاري دا شعبده‌بازي خو کېدلی شي چېرې د جادوګري د که زده کړي دا پیری و مریدی نه تصوف دې دپاره نه تصوف دې دپاره ده چې خپله ګناهونه دروغ نه وایي ته نو ناسې په منبر باندې تا تصوف سره منازل توی کړي نه دي ته نه دروغ نه دی ووتي په منبر نه او دروغو باندې شروع دی وایي چې ما 36 مناظرې کړې ټولې مې ګټلې دي نو بلکې دا خبره کوي چې سترګې مونږ پټې کړو زمونږ مریدان زما په نقشبندیا او ټولو کې په ټولو کې سروردیا کې او په ټولو کې ماته بار صورت الله دې د باندې رحم وکړي زما आवाज وررسي کنه د پیرې دغه نوم دې ځان اخوا کې کریشتیا پیری و مرودي کول غواړي ذوالفقار نقشبندي یا پیر مختار الدین صاحب سره د خلا والی یا ځوان دی دومره مشر نه دی نو هلته د تصوف ولا چې د منازل توی کې دروغ دی نه وایي ځان اصلاح دی وکړه ځان اصلاح پکار دی او دغه دې سره بیا بدنامېږي مونږ به حسن جان صاحب ته وایي چې مونږ تبلیغ ته ځو که نه وایي چې تبلیغ ښه کار دی هغه ته مزه تصوف بیا ما ورته ووایي چې ته وایې چې ما به ورته ځکه وایي چې زه ما سره په ګاډي کې تلو هغه ته جګړه چې کله کله دته نه وي د مدرسه نو ما ورته ووایي چې یاره مونږ څومره علماء کرامو کار کړی دی دین کې کار یې کړی نو هغه تنوي صاحب د زکریا صاحب دی یا تبلیغ والا کار کړی هغه تصوف والا علماء کرامو ویل ته ما په خبره باندې پوه نه شوې مطلب تا ته چې زه بار څوک سوال رالیږي نو ته ورته وایې چې تصوف پرېږده د خلک ګمراه کېږي د سره هغه ته ورځه نو تبلیغ والا کوه دا کار ښه دی دې کې اصلاح کړي نو تصوف ولې مخالفت یې ویل چې نه کوم خو ویل چې دې نه رو په ورو د مبتدیینو طرف ته خلک ځي نن سبا تصوف والا خلک صحیح تصوف ویل چې زه ما نه ویل چې ما پکې تعلق شته ده خو ویل چې زیاتره ځای تبلیغ کې خلک نه ګمراه کېږي که نه بېلارې کېږي نه عقیده یې نه خري د تصوف په لار داسې پیر چې کښېني په منبر باندې چې هغه سترګې پټې کړه دنیا توجه وکړه او دا دې سره جادو نو لحاظ حسن جان صاحب د الله وبخښي هغه به ویل چې را دې نه ځان ساتئ زیات
ورکوه. نو عثمان صاحب حصار نه مقصد دا دی چې که یو سړی د شپې آیت الکرسي وویل، یو ځل آیت الکرسي وویله نو روایت کې راځي چې د حفاظت دپاره فرشتې الله راولیږي، یعنی د باندې چاپېره شي. حصار دې ته ویلی شي که نه. حصار یو ځان ته څه عمل نه دی چې د خلکو ته عمل جوړ کړی داسې غره تاو کي که نه، یا په خپل تصور کې د میرې راتاو کي. دا نه د ځان نه خلکو پسې جوړ کړی، لفظي معنی سره نه. د دا مطلب دی چې یو ځل آیت الکرسي وویله نو تا حصار به په راشي، چوکیدارۍ دپاره فرشتې راشي، تا دپاره 2 ځله دی وویله، ستا کلي کور ته راشي، 3 ځله ټوله محلې ته راشي. د حصار دا مقصد آیت الکرسي دی. دا نه دی چې د کوم ویډیو تا رالیږلې دوی پکې سترګې پټې کړي، چې سترګې پټې کړي د پنجې وهي چې ما جادو لرې کړو. ما جادو د بریلیانو مبتدیینو عمل دی او ناست دی د دیوبند په غ باندې. الله پاک په موږ تاسو باندې ټولو باندې رحم وکړي. دا پیري مریدي چې د دروغو چا شروع کړي که نه، دا بیا نه پرېږده مړ شي، خدای نه پرېږده ځکه چې دته خو فایده پکې میلوي. چې کوم دروغجن پیر دی او د مبتدی دی هغه پسې خلک ډېر روان. نو لہذا دا حصار معنا دا دی، دا مطلب یې نه دی چې کم تا په ویډیو کې رالیږلی دا کم کس چې وي. الله دې ته اسرار خټک صاحب ماشاءالله جزاکم. نظیر افریدی صاحب وایي چې مفتی صاحب زکات په خور ورور تر او ترور وغیره قریبي رشته دار باندې کیږي او که نه. وضاحت یې وکړه. وضاحت یې دا دی نصیر افریدي صاحب چې زمونږ ځنې خلکو نه پیدا شوي چې هغې ته وصول ویلی شي. زمونږ وصول هغه دي چې هغې نه مونږ پیدا شوي چې پې کې مور و پلار دخیل دي، نیا نیکه پکې دخیل دي، ور نیکه پکې دخیل دی. داسې روان شه. د چا نه چې ته پیدا شوی یې هغه ته وصول دي، هغو ته زکات ورکولی نه شي، وجیب صدقې نه شي ورکولی. او چې کم زمونږ فروع دي زمونږ نه پیدا شوي دي، زمونږ اولاد دی او زمونږ مسی دي کوسی دي، دې ته هم زکات مونږ ورکولی نه شو. ورور او ښځه دا نه اصولو کې راځي او نه فروعو کې راځي. ورور چې در نه بیل دی مشترک نه دی په کور کې تا سره، مال مشترک نه دی، بیل دی. یا خور واده شوې ده تا سره مال مشترک نه ده او غریبه ده، یقینا چې هغې ته زکات ورکولی شي. نه اصولو کې راځي نه فروعو کې. چې کله تا ته څوک وایي چې ورور خور له زکات مه ورکوه، یو کور کې وي مال مشترک وي بیا پرې نه کېږي. دارنګې خپلې ښځې له ښځه خپل خاوند له دا اصول فروع نه دي، خو زکات ځکه نشي ورکولی چې د دوی مال مشترک دی. که یو سړی د خپله ښځه یې وشړله او غریبه ده نو خپل کور کې نه ده ورسره، نو دی زکات ورکوي او ښځه غریبه ده ورکولی شي چې بیله ده. خو چونکې مال مشترک وي نو ښځه خاوند یو بل ته زکات نشي ورکولی، ورور خویندې نشي ورکولی. نظیر افریدي صاحب دا تفصیل و. محمد اسلام صاحب وایي چې السلام علیکم مفتي زکات په باره کې څه وایي؟ زکات په باره کې زکات په څومره پیسو باندې فرض؟ زکات چې تا سره تقریبا 50,000 روپۍ کم از کم وي، یعنی 52 تولې چندۍ برابر پیسې، نقد پیسې زکات په ورکوه. دکاندار یې په دکان کې د 50,000 روپۍ رسمال پروت دی، زکات ورکوه. او 10,000 در سره دي خو ورسره 52 تولې 7.5 تولې 10,000 دي، که پیسې در سره وي او که نه زکات په ورکوي. د 10,000 ورته مات که زکات ور. خو 7.5 تولې نه چې کم دي نو دې دپاره بیا ضم بالاجزا باندې فتوا ده. نو ضم بالاجزا څه شته ویلی چې زمونږ پیج لایق کا دې نه ضم بالاجزا والا فتوا راوباسه. 15 منټه ما په بورډ باندې علماو طلبه پوهېږي، عوام بیا هم پرې نه پوهېږي. نو که امام یې مسجد والا نو ځان پرې پوه کا، عوامو طبیعت طریقه کار خیا. پیج کې ما وګوره ضم بالاجزا پر فتوا پیج کې دا ما 15 منټه خلق کړیا. پیج کې وګوره چې کله پروګرام ختم شي پیج نه راواله نو ضم بالاجزا زده که ښه وایه. یو ملګري رنګ کړی چې محمد سلیمان صاحب د بنونه دی وایي چې اعلی کوالټي چاولې دي کې موږ هلکه کوالټي ملو نه کړو، مارکیټ کې د ډیمانډ نه وي. مطلب اعلی کوالټي مارکیټ کې الګ کا کوالټي ملو، نو آیا دا هلکه کوالټي په دې اعلی کې ملاول او دا بیا په دغه اعلی په ریټ باندې خرڅول دا جایز دي که نه دي جایز؟ کال کړی خشوق ټلیفونو کې لایف بیا هغه ته مونږ اول جواب ورکوو. د چې سلیمان صاحب وایي چې زنه چولې دي چې هغې کې ماتې چولې میلاو کې وزن په زیات کې، نو مونږ نه دکانداران وړي، هول سیل ډیلر دی. تا ته چې دکاندار وایي چې مالا داسې ماتې چول ولا راکه، هغه ته معلوم وي چې دې کې ماتې چولې دي او قیمت یې دومره دی، نو چې معلوم دی نو تا ته پکې ګناه نشته، تا د بهر نه راغلی او دله پکې ګناه نشته. البته چې کله ګاهک ته دکاندار ورکوي او ګاهک خبر نه وي او اپې دوکه کېږي نو بیا هغه دپاره ګناه ده. تا خو دکاندار تا ته وایي مالا ماتې چولې راکه بهر نه راغلی، ته ورکړې تا ته ګناه نشته. اوس دکاندار او که دکاندار ته خلکو ته وایي، خلکو ته پته وي چې دا ماتې چولې دومره ریټ دی
دې کې میکس شوي دي خلکو ته پته چې دې کې میکس شوی دی قیمت ورته پته نو بیا خو ګناه نشته خو که څوک پې دوکا شول هغه وایي چې دې کې مثلا یو زه ماتې چولې نه وړم او ته ماله ماتې چولې راکړئ او بیا دغه کم حلالې پیسې دا تا ته حرامېږي چاله دی چې دوکا په دوکان کې ورکړه دوکاندارانو ته زه بار دا وایم چې چاته دا وایه ما وایه چې دا شی په دې اخیستی دی ورته وایه ګرانې په 100 روپۍ په 1000 ورکه ګناه دې نشته خو که تا ورته پکې دروغ ووایې چې دا ما مثلا په 200 اخیستی دی په 100 روپۍ نو بیا تا دا پر حلال پیسې حرامېږي اب کې مساله ورن که حل کې وګوره په هغې کې لیکلي څوک چې دروغ پکې ووایي نو حلال پیسې حرامېږي ښه نو لہذا محمد سلیمان صاحب ته موږ سره جواب ورکړو وایه حاجي امیر اجرا لګره د پښتنه کړي د دی وی چې تاسو کوم جمهوریت خبره کوي په پاکستان کې نو دا جمهوریت د لارډ میکالي قانون دی سید خټک ها وایه دا وایم وایه د لارډ میکالي ولا او بل دی دا خبره کوي چې تاسو پاکستان خبره کوي نو د کې مذهبي خلکو یې نه داخس کې بلکې پاکستان سیکولر خلکو آزاد کړي دي نو دې باره کې دی وی چې تاسو کوم د دې په باره کې چې کوم د نور د افغانستان ولا ملګری چې د یورپ نه زیات کلونه کړي واتس اپ ته د هغه څه سوالونه دي وای په اخر کې هغه ذکر کړ یو لارډ میکالي متعلق جمهوریت متعلق او پاکستان کې د جهاد متعلق افغانستان کې د جهاد متعلق پاکستان کې زنه نشاندهي کړي چې زنه ځکه دا ګناونه کیږي زنه ځکه دا کیږي دمتوب کی د دې ټولو جوابونه ز په اخر کې ورکوم ما ټول جمع کړي دي کنه نو سره سید صاحب جواب حاجی سید خټک صاحب د کرک نه پښتنه کړي دی چې یو سرکاري مسجد دی پاغه کې چې کوم د مستقل امام نشته کله پکې یو امام مخکې چې کله بل نو دی چې کله بریلی امام مخکې شي آیا دغه جمعات کې دی بریلی پسې موږ کیږي کنه جی جمع به جمعات نه پرې دی په مبتدی باندې بدعتي عالم پسې تا جمع کیږي ځکه چې جمع پر خودل دا غټه ګناه ده نو کوم ځای کې چې تعالی مبتدع ناصفه اهل حق علماء کرام نه ملويږي مبتدی وي نو جمع ما ترک کوه کوشش داسې کوه چې قبل امام ملويږي یا بل جمع ملويږي چې هغه اهل حق نه علماء کرام امام هغه پسې لمونځ کوي چې نه ملويږي نو ته مبتدی پسې لمونځ کولای شي لمونځ ادا کیږي سید خټک سے صاحبان محمود صاحب وی چې لایبا لبیبا ها لبیبا او سوبیا معنا څه ده او سوبیا ازه ګورم چې د دې سمانه د زنه محمل نمونه یا عربي دی او کنه به تعالی جواب درک محمد احمد صاحب سلامونه کړی و علیکم السلام وسیب خان سے میں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھا کہ میں اس کے سامنے درود شریف پڑھتا ہوں اور دل کو سکون ملتا ہے ماشاءاللہ د خډر خپل خاصه خوب دی چې تا نبی علیہ السلام روزه مخه ته درود شریف آیا ته سکون ملويږي مطلب دا دی چې الله پاک پستا په عمر کې تنه د دین کار اخري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخري ته الله پاک حج یا عمره هم نصیب کړي ان شاء الله عزت په الله پاک درکړي خوبونو د لپاره زمونږ ملګرو یو پیج جوړ کړی دی نا واتس اپ باندې یو ګروپ جوړ کړی هغه تاسو ته بیا مونږ وخیو هغه کې ځان داخل کې چې تا کم خوب لیدلې شپه را پاس سار پکې فورا پغه ګروپ کې هغه خپل خوب دی بیانوا تعالی به جواب ملويږي هغه تعبیر رویا خوبونو په تعبیر به پکې ملويږي وظایف په پکې ملويږي لکه څنګه زمونږ ملګر یو واتس اپ ګروپ جوړ کړی دی چې هغه کې تاسو ته مسایل جواب ملويږي ضرورت افتاول قضا آپ کے مسائل اور ان کا او یو ګروپ جوړ کړی کې تاسو سوال جواب ملويږي نو دارنګ واتس اپ یو ګروپ جوړ کړی چې د خوبونو تعبیر به تر ته پکې ملويږي او سره سره به وظایف تر ته پکې ملويږي خو بل دا چې کله کله لک شانت لیټ شي نو هغه بیا تاسو خفغان ونه کوي چې د ټولو ګروپونو واتس اپ سوالونو جوابونه هم ورکړي زیغه جوابونه ورکړي دارالافتا ول قضا کې خلکو رجستر موږ دارالافتا تخصص پروګرام دی پرایویټ رجستر هم ګورو د خلکو جوابونه کله کله په کله سونه اخلو په مدرسه کې هم کله سونه اخلو ترجمه هم کو تفسیر هم کو نو بیا ډیره کله کله دا ګران شي خلک فورا وی جواب غواړي چې کله تا مونږ واتس اپ جواب سوال وګورو جواب درکو ښا بار بار ورپسې ریمایندر یې مارا لګا ښا او مونږ تاسو له دعا کو تاسو به مونږ له دعا کوي او مینه د جواب ملاو شو جمعه خان صاحب وی چې قضا المنص څنګه کی قضا المنص کې بس نیت کوا چې اول المنص کو مثلا تانا دوه کله قضا المنځونه شوی دي
قضا لمونځ چې کوم مکروه اوقات په هغې کې مه کوه. مکروه اوقات هغه چې هغې کې بالکل سجده لګي نه، عین طلوع په وخت باندې چې لمر راوچتېږي، عین په هغه وخت باندې، عین چې کله غروب کېږي په هغه وخت کې لمونځ مه کوه، ما قضا کوه مه، عین د زوال په وخت باندې 11:30 بجې تقریبا رسي، په دې باندې قضا لمونځ مه کوه. نور هر وخت کې کېږي. او مسبخین لمونځ قضا کوې نو اول پکې چې اول مسبخین چې هغه ادا شي نو بل اول راشي، نو اول پکې اول مسبخین المنځ، اول مازدیګر المنځ قضا کوو، خپل اندازې مطابق قضا المنځونه ادا کوه. انوار الحق او رمضان را روان دي، ځینې خلک په رمضان کې کفاره ګرځي قضا عمري، د هغې په شریعت کې څه اصل نشته ده، دا د بدعتیانو لمونځ دی. قضا لمونځ دې ته ویلی شي ټول به ادا کوې ښه ژوندی. انوار الحق زاهدي صاحب وایي که ځمکه په اجاره ونیسي او د ځمکه اجاره غنم وي نو دغه د اجارې د غنمو عشر شته او که نه، او که دې څوک تا چې ځمکه په اجاره باندې ونیوله او مثلا چا نه د ځمکه ونیوله چې تاله به زه غنم در کوم، هر کال 10 منه غنم به در کوم، نو کله یا هغه 10 منه غنم ورکړ نو هغه مرضي ده، زکات خو په هغه باندې ده، دته پیداوار وش. او تا ته چې کم غنم پاتې شول د هغو غنمو کې یا کم فصل پاتې شو ته به په هغې کې خپل عشر ورکوې، 0.5 حساب ورکوې چې ته په محنت و مزدوري په پیسې په خرچ کوې، یعنی دا اوبه هم به په پیسو ورکوې نو بیا به ته 0.5 ورکوې که نه 10 حساب ورکوې. تا ته چې کم پیداوار پاتې شي هغونه به زکات ورکوې، او چې کم ځمکې مالک دی هغه ته چې کم پیداوار میلاو شي هغه به د هغه نه زکات ورکوي. که پیسې وي نو پیسو باندې به چې ځمکې کم آمدن دته میلاو شي، پیسې میلاو شي، نو دا آمدن دی، په دې به کال تېرېږي، د مالک په پیسو باندې چې کال تېر شي یا نورو باندې کال تېر شي دا به ورجمع کړي، نو زکات شریف به ورکوي. دې سره فضل الرحمن روغني صاحب دی جی چوټي داړي وړه ګیره کټ کول، وړه دا وړې ګیره دې ته ویلی شي د زنې نه د هغه نه لاندې شونډک سره دې لکه څنګه چې د غټه جیره کټ کول ګناه ده، داسې د وړه جیره کټ کول هم ګناه ده. ښه وړه جیره کې هغه کولی شي ویښته پکې دی خوا دی خو خولې ته راځي نو صفه کولی شي، خو مکمل به کلای به نه کټ، یعنی مکمل به نه کټ، داسې کټوتي پکې کولی شي هغه د بلې ګیرې سره برابره شي ښکلي شي د وړه ګیره، داسې نه شي که مکمل به نه کټ کوي. ځینې خلک یې بالکل په بلیډ باندې کنچۍ باندې ورخي اخو ګیرې کې یو بل شکلونه ګیرې کې جوړول دا ګناه. ګیره به دې ځای نه پرېږدی چې کوم ځای کې داړ دي، داړ تا غاښونه شي دي، د غاښونو چې کوم بنیادونه دي ډېره سې ګیره ده بیا اخوا لږ کټ کولی شي. ځینې خلک داړ نه دې خوا کټ کړي جام نه چې کوم حدود دي دا ګیره. ځینې خلک چې دا مولانا صاحب وفرمیل څنګه دا چې ځینې خلک چې دا د جامې حدود نه دې خوا وخوري، داسې نری لاره پکې جوړه کړي، د دې ډېر سخت ګناه ده. ها ګیره کې به دا سټایلونه جوړول دا په اسلام پورې خندا ده که نه ټوکه ده، تا ته مملي ښکاري، دا لویه ګناه ده، دې نه ځان بچ. وړه ګیره مه کټ کو. سعید خان صاحب وایي چې مفتی صاحب ہم نے سنا ہے اور رمضان میں فوت ہونے والے عذاب قبر سے محفوظ رہتی ہے. مسئلہ ہم دا صحیح ده چې نبی علیہ السلام فرمی چې رمضان کې څوک ایمان سره مړ شو لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ویلی او لاړو په رمضان کې نو دی به ډایرکټ جنت ته ځي. بعضې خلک دا وایي چې دا خو ډېر ګنهګار سړی او په رمضان کې ګنهګار مړ شي، نه ګنهګار سړي دا پر اجر دی، دینداره سړی خو اعمالو باندې الله ولي، چې دینداره نه وي بېدینه سړی وي ګنهګار وي چې رمضان کې مړ شي دته دا فضیلت حاصل. د جمعې والا هم روایت شته دی چې د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې څوک وفات شي نو د باندې بیا جنت نه دی، د لپاره دا فضیلت دی چې د حساب کتاب د لپاره ټال کېږي، یعنی منکر و نکیر چې کومې فرشتې راځي د نه سوال جواب کوي او سوال جواب غلط کړي نو دی خو به ګزارونه خوري که نه او قیامت ته پورې د جهنم دروازه درته کلاو. خو چې څوک جمعې په شپه باندې مړ شي ګنهګار وي نو دته دا عظمت حاصل دی چې قیامت ته پورې دته عذاب نه میلوي، یخ وده شي قیامت پر. بلکې یو روایت کې راځي چې فرشتې راشي ورته جمعې په شپه باندې وایي دا بلې جمعې ته راشي حساب کتاب ته، بله جمعه راوي بلې ته راشي، د قیامت یو بل ته اسپاري. نو څوک چې جمعې ورځ یا جمعې په شپه باندې مړ شي نو دا یقینا چې ډېره بهتره خبره الله دې موږ ته نصیب کړي دا مرګ، نو دی به د قبر غذاب نه خو بچ وي که نه. الله عالم برزخ کې چې کوم غذاب دي دنه به الله پاک الله دې موږ ټول مسلمان ته بچي، دا فضیلت هغه شته او دله جواب میلاو شو. وایه
مولانا محمد ایاز صاحب د ریګینه د مسجد خطیب دی چې پوښتنه کړې ده چې موجوده حالاتو کې چونکې حکومت پابندي لګولې ده چې د 3 یا 5 کسانو زیات به موږ نه کوي جمع باندې دی وی چې آیا مختلف کسان جمع کیږي او په جمعات کې 2 یا 3 جمع بیرې کیږي آیا دا جایز دی کنه دی جایز دغه جایز دی چې د محله ولا خلک په جمعات کې درې نن سبا حالاتو کې جایز دي ښه عام طور باندې په جمعات کې د بل جمع وکړه محله ولا خلکو بل جمع مکروه ده په نن سبا حالاتو کې چې حکومت 15 شپږ نه زیات کسان په جمعات کې نه پریدي نو محله ولا خلک دا طریقه روانه کی چې 15 شپږ یو ځلې جمع وکړي 15 شپږ بیا د دوی بل مشوره وکړي طریقه وکړي چې د ټیم به تکو د ټیمونه ورته تقسیم کړي امام منتخب خو بس امامت خو یو مقتدیم کولای شي جغو کوي نو د دې جمع کیږي نن سبا حالاتو کې کیږي جی او دین علاوه د حالات چې ختم شي نو بیا په جمعات کې بل موږ کول مکروه دي محمد نبی ناز صاحب دی پوښتنه کړې چې شب برات روزه کسانو نیولې و خو په هغه محله کې د ماخام اذان په غلطۍ سره 1 غنټه مخکې وکړو ټول خلکو روزه افطار کړل نو آیا قضا پښته کنيشته په دې باندې قضا ده غلطۍ سره چې تاسو وختي روزه ماته کړه نو یو روزه به تاسو بیا تاسو باندې قضا لازم ده مفتی صاحب د لور د پاره محمد احمد صاحب وی چې لور د پاره خپل نوم راته و د خپل نوم مونږ درته وی کې دی شي به توای دا زما ورېرا دا زما غد نو لہذا تما ته خپل نوم خوښ کا څنومونه راواسته نو مونږ به درته پکې کې یو پسند کزه اوس ترته کم نمونه خود خایم نو تا کور کې به یاستا کلی کې بیا بستا زنانا وی الله پاک دستا لور ته علم نصیب کی الله دې پکې عزت نصیب کی نو دا خامخ بیا تاسو وجدان نو مشته صحیح دی نو لہذا تکم اسلامي نمونه تپزین کې راځي هغه خوخ کا مونږ ته راول واسطه مونږ به کې منتخب کو الله پاک ته تاسو تنرینا اولاد در کې او دغه کې د الله برکت وشي تا کور باندې رحمتونه نازلېږي تلور شوی عرفان خان صاحب سلامونه کوي وعلیکم السلام مفتی صاحب घर में अगर फ्रूट के दरख्त हो या सब्जी उगे तो उसमें भी ओशर देना लाजिम है साबान साहब पकोर के हम चे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फतवा दादा چې पकोर کې د ځان له سبزی کرلی یا د فروټ کرلی وی چې زمکه نه چې ارسه پیدا کی کنه کلګ وی کډر اوشر پکشتا د امام ابو حنیفه رحمت الله یعنی فتوا ده نو حسن نو تا پکور کې فروټ کرلی نو هغه کې زکات ورکوا مونږ ته امر لګا صاحبان مموس حسن محمود صاحب جی السلام علیکم جی دا ونډای کاروبار څنګه دی د ونډای کاروبار جایز دی د ونډای چې حکومت سره دی رجسټرډ وی بیا جایز دی علماء کرام دي جما خان صاحب وی چې کزال مون طریقہ مونږ درته خدله مولانا اظهر صاحب وی چې محترم ون ویلنگ والے واقعی مردار ہے کیا مسلمان تو رہے گا یہ یقینا مردار دا مطلب نه دی چې د کافر شي کنه الله مو معاف کړي نو مطلب دا دی چې د شهادت نو ورته پیدا کیږي بلکې دا خودکشي وکړه دا دې باندې بدته غضب ملويږي دا خودکشي هغه قسم دي چې څوک ویلینګ کوي دا خپل علاقانو ته وایي چې ویلینګ کې چې مرشي نو مردارېږي زجران ورته وایي ښه ورته وایي چې ویلینګ مکوه لږ احتیاط کوه محمد حذیفه سلامونه کړي وعلیکم السلام سوال خو نشته محمد حذیفه آیا تقلید قرآن نه قرآن نه بالکل محمد حذیفه تقلید اهل سنت والجماعت چې کوم عقاید دي د ټول قرآن او حدیث نه ثابت دي آیاتونه درته وخایم چې تقلید د پر کوم آیاتونه دي قرآن کې راغلي فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون او بل ذکر راغلي یا ایها الذین آمنوا واطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم دا آیاتونه د تقلید په باره کې راغلي دي دا کې ټول علماء کرام وی دا تقلید په باره کې دي ښه نو چې کوم ځای کې نه پوهیږي نو عالم نه تپوس کوي دغه تقلید دی د قرآن کې راغلی حکمت علي صاحب وایي السلام علیکم مفتی صاحب زما سوال دا دی یوه ښځه چې په خېټه اووه میاشتې حمل وي آیا دې ښځې سره هم بستري کول صحیح دي چې څو پورې زنانه ته مضرت نقصان نه رسي تکلیف نه رسي تر څو پورې هغې پورې زنانه سره قروالی کولی شي کما چا حامله ښځه ده تر څو پورې چې دې ته تکلیف نویم نه محسوسوي نو دې سره قروالی کولی شي چې کله دا غریبه بیچاره تکلیف محسوسوي نو نه به ورنږدې کېږي محمد احمد صاحب وایي چې مفتی صاحب دا پنج پیریان مونږ جیو آی والا ته بدعتیان وایي د دې څه جواب دی د دې جواب دی چې په غلطه دي کم مسلمان چې بل مسلمان ته بدعتي کافر مشرک وایي مسلم شریف کې حدیث دی چې بل مسلمان ته کافر وایي دا کفر فتوا کافر وي او که کافر نه مسلمان سړی ته د کافر ویلی دا فتوا تعالی واپس راغی تا دنیا کوي ښه ته په کافرېږي بدعتي شي نو یقینا په دې باندې کتاب روان دي زمونږه
ان شاء الله ډیر زر به کتاب را روان دی. خو کتاب لپاره مونږ نوم نه دی خوښ کړی. ما چې تاسو نه زه تپوس کوم چې دا له کوم نوم ورکو. کتاب کې څه شی دی؟ کتاب کې اهل سنت والجماعت دا هغه کتابونه ډېر شته دا علمي انداز سره دي. مونږ امیانه انداز سره لیکلي چې عوام د سکول ولا سټوډنټان دا څوک نشي خطا کولی او عام تبلیغ ولا ملګري دو د پر عام خلکو ته فائدہ ملوي. زنانو ته وړوکې شانت کتاب شاده چې پای کې اهل سنت والجماعت دیوبند نه چا انحراف کړي په کوم مسلې کې نوي بدعات یې راچ کړي دي په اهل سنت والجماعت کې لکه پنځپیریان دي او هغه مثلا ځان له قبرونه مني ځان له جسمونه مني نوي بدعات یې راچ یا اهل حدیث دي چې هغه نوي مسلې د طلاق ولا د سره تراویح ولا کوم مشهور مسلې نوي مسلې په دین کې اچولي بدعات یې راچ کړي. صیفیان وغیرہ دي چې هغه ډنسونو ته غوي دا جذب وي. نو دې سره دا میلاد ولا چې کوم طریقې پکې ذکر کړی او چې دینه مسلمان ځان بچ کی. نو د لپاره مونږ کتاب یو کتاب شار روانه ده خو نوم مونږ دی ورکړ. که تاسو کم یو نوم خوخي د دې متعلق نو مونږ ته راولې. عمر تاج صاحب وی چې تاسو وایي چې دا موجوده جمهوریت خده مفتی رحیم الله ورته کفر وایي. مفتی رحم الله زمونږ په خبره کې هیڅ قسم تعارض نشته دی. مفتی رحیم الله صاحب جمهوریت په دې معنا ورته کفر وایي چې کم ملکونو کې داسې جمهوریت رایج دی چې ډېر خلک جمع شي په ګناه باندې هغه ګناه عین وګرځي. او مثلا بار ملکونو کې داسې عین په دې باندې خلک جمهور جمع شي چې یو نر د بل نر سره نکاح کوي یو ښځه د بل ښځې سره نکاح کوي زنا بالرضا جایز شي. نو چې د اسلام خلاف کم احکامات پکې کم جمهوریت چې نافذ دی عین کفر دی. دا رحیم الله صاحب مراد جمهوریت نه دغه جمهوریت. په پاکستان کې چې کم جمهوریت ته دا اسلامي متبادل دی. بینکونه ټوله دنیا کې سودی بینکونه دي خو پاکستان کې چې تقی عثماني صاحب کم بینکونه جوړ کړي دي هغه هم بینکونه دي خو هغه بیا اسلامي بینکونه دي. نو پاکستان کې چې کم جمهوریت ته هغه اسلامي جمهوریت ته علماء کرام مفتی محمود صاحب او نور علماء کرامو هر مسلک ولا کبریلیان دي که اهل حدیث دي پنځپیریان پکې نشته او که دیوبند ولا علماء کرام دي یا اهل تشیع ولا علماء کرام دي دا ټولو په شریکه باندې یو مهنت کړي. دا جمهوریت چې دا کفري جمهوریت چې دا اسلامي جمهوریت ګرځول تر عین کې دا ویلي دي چې یو حکم باندې الله حکم نه خلاف نه د قرآن حدیث خلاف په حکم نه حاکمیت په الله ته حاصل وي. او کفري جمهوریت کې حاکمیت چې دا جمهور ته حاصل وي او اسلامي جمهوریت کې حاکمیت الله ته حاصل زموږ تر عین باندې چې علماء کرام بار وی فضل الرحمن صاحب تر عین حفاظت کوي. د خلک وی تر عین حفاظت ولې قاعده اسلام ولې نه د تر عین حفاظت دی وجه نه کوي چې دا جمهوریت اسلامي کړي دی په تر عین په وجه سره. نو ځنې خلک عقل کار نه کوي تر عین وی فضل الرحمن صاحب بار یادوي په دی وجه کدا د ختم کونو جمهوریت ته عین کفر دا بیا تر عین په وجه باندې ستا جمهوریت اسلامي دی. نو زما خبره کې رحیم الله صاحب په خبره کې هیڅ قسم تعارض نشته. امید دی چې ته به پوه شوې. سردار خان صاحب وایي ولی الله د پیښور نجرین کړو دی چې د سفر مون څومره کول دی لږ موږ ته تفصیل ذکر کړئ. سفر المونز څومره کول دي؟ سفر المونز چې کوم 4 رکعات فرض دي هغه به خو کتا ته سفر کې وخت نو سنت پکای سنت نه کمیږي او نه ختميږي. سنت کم حکم دی چې تا ورېدلی چې دا مستحب شي نفل شي نفل کیږي نه سنت په خپل ځای باندې سنت دي. او که وخت در سره وي په هزار کې او په هزار کې په سفر کې او په هزار کې که سفر کې وي که سفر کې نه وي چې وخت در سره وي سنت پکای نه دی وکړ ګناهګارېږي او که وخت در سره نه وي که په سفر کې او که په مقام باندې چې سنت ته پرېښودل ګناهګارېږي نه. دا د سنتو مسله ده. په سفر فرض چې کم 4 رکعت دي هغه به 2 رکعته کوي چې 2 دي سار والا خو به پورا کوي ماښام به هم پورا کوي. دغه سوال دی. مقدار څومره دی؟ د حنافو مسلک دا دی چې تقریبا 40 میل ناغې نه جوړیږي 88 کیلومتر پورې یعنی تقریبا ځنه خلک هغه ته 78 کیلومتر ځنه 88 وي نو 80 کیلومتر پورې چې ځای که نه 80 کیلومتر پورې ته بیا مسافر یې و سفر شروع کېږي اله چې ته فنای شهر نه ووتې د خپل کلي حدود نه ووتې کور نه خپل کلي حدود نه چې ووتلې او بیا چې کله سفر د ختمېږي اله چې کله ته خپل کلي حدود ته راورسېدې امید دی چې طلبه محمد احمد صاحب تعالی مونږ جواب درکو. عمر تاج صاحب وایي تاسو ولې د جمهوریت دا جواب مونږ درکو. ابو امیر صاحب
जज़ाकल्लाह हक्कानी गुलूना वो किसी को राज़ी करने के लिए दुम्बा ज़बा करना कैसा है هغه په نوم باندې دومبا چیلې او ګډه لای دا شرک دی ذبح لغیر الله به نه کوي الله د پاره به کوي څوک چې رضی کوي دا هغه په نوم باندې چې ته ذبح کوي دا خو شرک دی البته کته څوک رضی کوي الله د پاره ذبح وکي قرباني وکي هغه باندې غوښه او خوري ګډان په خوري چې دی خوشاله شي نو دا جایز دی ثواب دی پکې ضیاء الرحمن صاحب وای دا بعض ملګری چې د واتس اپ نمبر غواړي نو دی ملګرو په خدمت کې دا خاص کو چې زموږ کوم واتس اپ ګروپ جوړ دی نو دا غي لینک د پروګرام نه بعد به ان شاء الله مونږ خپل پیج باندې سټیټس باندې شیر کوجی نو ملګری به هغه ځای نه کولای شي دین علاوه زموږ یو خو د فقهي مسایلو پښتنې جواب لپاره یو ګروپ جوړ کړی هغه کې تاسو صرف پښتنې بکوي نه به وظایف غواړي او نه به پاره کې تاسو خوبونه ذکر کوي بل ګروپ مونږ جوړو نن پروګرام نه بعد ان شاء الله هغه د خوبونو د تعبیر او د مستند وظایف د لپاره وي نو پای کې به تاسو خپل خوبونه او وظایف بیا غوښتئ شي نو هغه دوه ګروپ ان شاء الله دغه دوه لینکونه مونږ د پیج په ټایم لاین باندې زموږ چې کوم پیج دی دارالفتاح والقضاء پېښور نو د دې په ټایم لاین باندې د پروګرام نه بعد ان شاء الله مونږ شیر کوو ملګری دی هغه نمبر چې کوم دی هغه واتس اپ ګروپ جوائن کیږي نه تاسو جوائن کولی شي نو بار پروګرام کې تاسو ته پوسټ په واتس اپ مکوئ ځکه نو ملګری پوښتنه کوي نو هغه سوالونه بیا مونږ ته زیاتېږي او دا کم ګروپونه چې دي ته دا مونږ درخواست کوو چې یو ځل سوال دی راولېږو د لږ شانت انتظار کوه چې مونږ بیا جواب درکو بار پسې ریمانډر یې مه رالیږه او مختلف ویډیو پکې مه رالیږه په ګروپ کې نو ته ویډیو راولېږې مونږ سوال دی نو مونږ یې وګورو 15 منټه ته بله ویډیو رالیږلي نو داسې ویډیو پکې مه رالیږه ضیاء الرحمن صاحب وایي چې د 15 کاله لمونځ قضا طریقه څه ده چې 15 کاله وي که شلو کاله وي اندازه به ولګئ هر لمونځ سره به 15 دوه ادا کوه قضا لمونځونه نو چې ژوند وي ان شاء الله دا پوره شي محمد امجد علي خنفي صاحب وایي چې زکات پچانه نه کیږي او اسقاط شرعي پچانه کی اسقاط حیلت الاسقاط زکات پچا باندې نه کیږي په زکات په هغه سید باندې نه کیږي او بل په هغه چا باندې نه کیږي چې خپل زکات ورکوي صاحب نصابي مالدار وي او بل لا چې په خپل اولاد باندې نه کیږي او بل لا چې په خپل مور پلار هغه مخکې اصول او فروع باندې نه کیږي او زکات چې دی په کفر باندې هم نه کیږي محمد امجد سے او حیله اسقاط شرعي کوم یہ پیسې چې دي هغه به صرف او صرف غریبانو لور کوي هغه په مالدارو باندې نه کیږي حقانی ګولو ته جواب مونږ ورکو خجی ولی الله د پیښور نجید کال کړو دی بل پښتنه کوي دی چې یو کس ته کاروبار کول خو کاروبار کې ډیر نقصان وشو نو څوک ور سره مدد هم نه کوي آیا دې سړي باندې زکات کیږي کنه کیږي او چې کاروبار کې ور سره نقصان شوی دی قرضدار دی نو خپل صاحب نصاب نه د خو په د باندې زکات کیږي طیب صاحب وایي چې مفتی صاحب باپ کی موجودگی میں بائی کی کمائی سے بہن کو زکات دینا جائز ہے نہ چې پلار کمائی دا پلار باندې زکات فرض دا او رور رپاسی د پلار ولا زکات راوالی خور دا ور کی جایز نه دی د پلار زکات په لور باندې نه کیږي ضرور د کمای نه خور ته زکات دا غوري مفتی صاحب باپ کی موجودگی میں بائی صحیح دی ټیک دی جزاک نو سوال دا څه دی چې د رور کمای دا پلار د موجود دی کنه رور کمای دا رور د کمای کی او پلار د مالک ګرځي ورونه کله ګټه کوي پلار ته پیسې ور کوي نو دا مال حال ضرور ګټه خو پلار لای ور کوي ځکه چې پلار چې کمای د پلار دا او د بچی چې دا پلار د حدیث کې راغلی دا هغه کمای د پلار دی نو لہذا چې پلار موجود وي او پلار د مالک وي د پیسو او کمای تک بیا هم خور د زکات نه د پلار ملکیت شو او که پلار داسې خوراک موراک کوي نور پیسو کې کار نه لري نو بیا ته پیسې ګټې او خور واده د خور غلا زکات ورکولې شي او خواندو ته چې څوک خپل حصہ ورکړي د پلار چې کوم میراث ته پای کې حصہ ورکړي زکات به ضرورت پاتې نشي ځنې خلک خواندو ته زکاتونه وړي هغه نه ملنګ جوړ کوي فقیر خپل حق نه ورکړي میراث کې خپل حق ورکړي چې مالدار شي خلکو له زکاتونه ورکړي نو ځنه خلک وي زنانه وي زما روډ ډېر خسړی زکات یې مال راوړ دی الله باندې خسړی چېرته تا نه ځمکه اشاره کړې ده پلار تاسو ځمکه ورسره کېږي دوکانونه ډېر څه دی ورسره نو میراث کې خویندو له حق ورکړئ چې مالدار شي او طیب صاحب تعالی جواب میلاو شو محمد اسلام صاحب وایي چې مفتی صاحب زما په مور شوګر بلډ پریشر بیماری ده هغې باندې فالج تیر دی روژې میاشت ته را روانه ده هغې روژې ونیسي او که نه که دا الله پاک دې ته صحت ورکړي مونږ دعا کوو د رمضان په برکت دی الله صحت ورکړي محمد اسلام صاحب که دغه بیماری
پروژې نیولو سره د دې بیماري زیاتېږي، دویانو ټیمونه یې په ورځو دویان نشي خوړلی، د بیمارۍ زیاتېږي، نو یقینا چې په دې روژه دا د روژه نه ساتي او انتظار د وکړي روغ صحت ته، په هغې کې د بیا کار راوړي. او که داسې بیماري ده چې دایمي ده مرګ پورې بات خلاصه نشي دا زنانه، نو بیا فدیه هم ورکولی شي د روژې په خپل ژوند باندې. سید خان صاحب اگر میرے پاس ایک دکان ہے یا خود چلا رہا ہے یا کرائے پر دیا زکات ہے، تا چې خپل په خپل کای او قبل چته په کریا ور کای په څومره قیمت په کې زکات نشته، چې کم آمدن دکان نه تعالی رضی کال په تیر شي پاغه کې زکات شته ده. کچاله د کریا ور کړه کریا ته راشي دا هم د آمدن دی په دې چې کال تیر شي بیا زکات پښته. ګلسمین صاحب جی کال کړو دی چې ما پښتنم کړی و د حقانی ګلونو آیډی نه دی چې زموږ مشهور دی خپه شوی دی، اوس هغه وایي چې زه به الله راضي کېږم چې ما ته ګډه لال کې ځکه چې زما بې عزتي شوې ده. نو جایز دی کنه دا خو ګډه لول په ښه څنګه دی وایي چې زموږ مشهور دی خپه شوی دی، نو وایي چې زه به الله راضي کېږم چې تاسو ما ته ګډه لال کړئ ځکه چې زما بې عزتي شوې ده نور شوي دي. نو دی وایي چې ګډه لالول څنګه یو، دی وایي چې زموږ بل یو ملګری مولانا صاحب چې صرف مفتي فرید صاحب دا لیکلي دی بل ځای کې دا دغه نشته دی جواز نشته دی. نو آیا دې باره کې تاسو وایي؟ نو ګډه لالول الله په نوم باندې ګډه لال کا هغه باندې غوښه وخوره، دې کې ګناه نشته. ځینې خلک وایي چې زه د فلانکي په نوم باندې دا ګډه لالوم، نو دا شرک دی. نو دې کې شرک نشته چې تا رور دی یا ملګری دی هغه راضي کولو د پر هغه درته وي چې ماله ګډ حلال کا. نو ګډ حلال الله رضا ده پر زبا وکړه او ولا غو حلالول هغه چې ما د پر حلال کې ماله غوښه راکا، نو غوښه هغه ورکه صدقه ده، دې کې ثواب دی. هیڅ قسم په دې کې قباحت نشته دی. محمد سید خان صاحب اگر میرے پاس ایک دکان ہے د جواب مونږ ورکو. نذیر افریدی صاحب مفتی صاحب الله خوشاله او سلامت لره، خصوص مسافر ته دعا، بالکل مسافر ته زړه دعا کو. نذیر افریدی چې خپل کلی ته الله سلام او غنیم راولي دی وبانه د زمونږ ټول مسافر ملګری چې کم ځای کې دي، په یورپ کې دي یا سعودي کې دي، په دوبۍ کې دي، چار ځای کې دي، الله دې وبانه په امان کې خپل مشومان ته د الله سلام او غنیم راولي. سلام او غنیم دا معنی چې سلامت راشي صحت باندې، غنیم دا معنی چې خم غنیمت راوړي، پیسې هم راوړي. او بیا موږ سره ملاقات خو کی شفیق الله توحیدی صاحب غلام فرید معنا وکا. غلام سو معناګانی دي خو عام طور باندې په نوکر کې یعنی نوکر ته ویل شي، اردو کې عربی کې غلام مشوم ته ویل شي، او په اردو کې غلام ویل شي نوکر ته. نو غلام فرید په عربی کې تنها یعنی فردن تنها کامیاب تنها شي فرد هغه ته ویل شي، هغه بل غي نوي دا غي مثال نوي فرید هغه ته ویل شي. نو غلام فرید یعنی د فرید نوکر دا مطلب شو خدمت کوونکی. او فرید د الله صفت هم کېدل شي چې الله تنها دی، نو د الله نوکر الله غلام ته ویل شي. ضیاء الرحمن صاحب روزه کله دا ان شاء الله په یکم رمضان باندې دا. عبدالسلام صاحب شي عورت او نن کم شعبان دی، نن 18 شعبان دی چې د 12 ورځې تیر شي ان شاء الله بیا روزه ده. عورت بچے کی پیدائش کے بعد کتنے دن بعد نماز ادا کرے چې مشوم د پیدائشی د زنانه نو کوینا روانه سلوي خورز انتظار دی کوي، او کوینا بند شوا کورزه پس بند شوا کدرې ورځې پس بند شوا نو نفاس ختم شول مون دی کوي، او کنا وینا نه ختميږي روانه دي نو 40 دن د انتظار کوي. 40 دن بعد چې وینا روانه بیا د حمل مونږ کوي بیا استحاضه ده. سید خان صاحب زکات دکان کې آمدن پر ہے یا ملکیت پر؟ زکات چې ورکای د دکان دکاندار چې زکات ورکوي د کم مال چې په دکان کې پروت دی کال په تیر شي دغه، او دکان چې کم دی تش دکان دی چاله د پکریا ورکړی خرڅ کړی دی داغه په قیمت باندې نه د پیسو دکان کې په زکات نشته ده. چې کم آمدن تعالی راشي کریا راشي یا کم آمدن تعالی رضی باندې کال تیر شي پاغه زکات دی. جواب مونږ در کبیل خاص صاحب سلامونه کړی وعلیکم السلام. واتس نمبر سند کا در سند به کی. احسان خټک صاحب نن سبا حکومت جماعت بندوي دا څه مسله ده، دا مسله ده چې وایي یو بل ته کرونا وایرس لګي بندي جماعت نه وایي اجتماع بندي، په اجتماع باندې په بندي ده، او زنه ځای کې په اجتماع په بندي ده. نو زنه ځای کې خلک دا فائدہ ته وشتي دا حکومت ور چې جمعتونه بند کړي دي، نو دا غلط کار کوي. بلال خان صاحب وایي چې تاسو ماته دعا وکړئ مسله ده الله پاک ته هر یو مسله یې الله دې حل کړي، الله پاک خزانو کې اس قسم کبه نشته، الله دې ټول مسلمانانو مسائل حل کړي. محمد اشرف صاحب سوي چې یو کس ته کرای په کور کې 8000 کریا ور وسیږي، اوس مالک وایي چې ماته 10 لک قرض راکا او خیر دې را کرای 16 زره راکوا، او دا جایز نه دي واپس نه
مالک مکان خلکو ته وایي چې مالا دومره ډېر اډوانس راکړه 4 لک اډوانس کریا به درته کمه کړم نو دغه په سود کې راځي د 4 لک روپۍ ته ورکړې دا د بطور قرضه دی فایده ته وشي د سود کې راځي دومره اډوانس پکړی به نه اخلی چې هغه لږه شانته اخیستلی شي چې تا بلپونو ملپونو حفاظت وکړي 10,000 15,000 دا ډېرې زیاتې پیسې چې سره کریا کمیږي دومره اډوانس کریا ور سره کمی دا جایز نه دی نو دا حدیث کې چې راغلی چې هر یو قرض چې فایده ته اخلي نو هغه په هغه کې راځي سود کې راځي خو چې کومه ما ویل دکان او د مکان دومره اډوانس اخیستلی شي چې سره کریا نه کمیږي چې کریا ور سره کمیږي نو د مقدار باندې د پګړی اخیستل ته د سود کې راځي بل وایي جزاک الله محمد اشرف صاحب دی وی چې مفتی صاحب یو انسان دوه ودونه کړي دي یو زنانه نه څلور اولاد یو بل نه اولاد نشته دی بیا خاوند وفات شو او بچو ولا خزم وفات شو او چې کومې زنانه اولاد نشته د هغې میراث بچا ته پاتې کېږي چې کومې زنانه خاوند یې وفات دی که ژوندی دی که خاوند یې ژوندی وي هغه له به میلاو شي او که خاوند یې هم مړ شوی وي اولاد یې نه نو د ښځې چې کومه پلار طرف ته کومه ورثه دي هغو ته به زکات میلوي که رونه وي مور و پلار وي که هغه یې نه نو تربرونو له به میلویږي یا ورارونه وي هغو له به میلوي او که کلالا وي د هغې مسله بیله ده سلیمان خان صاحب اس وقت نے عرب قوم برا دے دیا ہے یہ چیز ہے اس وقت نے عرب عوام حکمت 12,000 رہے روپے دیا ہے یہ چیز ہے یہ جایز ہے او حکومت که ته 12,000 روپۍ درکوي دا سوال دی نو جایز دی ته دا پر اخیستلی شي مالدار هم اخیستلی شي او هغه مالداره چې کار روان یې هغه یې نشي اخیستلی غریب اخیستلی شي چې هغه کاروبار یې په ټپه ودرېدلی دی روزګار یې نشته سر جی ستاسو مسایلو واتس اپ نمبر څه دی بلال خان تعالی به جواب درکړي جواب ورکړه د واتس اپ مونږ ان شاء الله تاسو ته لینک شیر کوو په دې چې کوم زموږ په دارالفتاء والقضاء پېښور پیج دی نو د دې په ټایم لاین باندې تاسو ته ان شاء الله لینک شیر کوو نو هغه لینک باندې به تاسو بیا کلیک کړئ نو تاسو په واتس اپ گروپ کې اتوماتیکلی ایډ شئ صاحبان محمود صاحب وایي چې مفتی باندې پیسې ګټلی شي جواب درکوو خو یوټیوب زموږ کوم چینل دی که نه مفتی غلام فرید حقانی په نوم هغه هم تاسو سبسکرایب کړئ ځنه مسایل داسې وي چې اجتماعي مسایل یې وړه هغه په یوټیوب باندې پراته دي نو تاسو ته به هر ځای کې هغې جوابونه میلویږي ښه او په یوټیوب باندې کومه کمایي ده د حرامه د حلاله نه ده ښه وجه یې دا ده چې یوټیوب بله اشتهارات چلی غیر شرعي اشتهارات چلی هغو نه پیسې اخلي تاله یې درکوي نو دا پیسې تا دپاره جایزې نه دي قرآن کې الله فرمي ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ټلیفون ولا یې مقصود صاحب د بدو نه کال کړی چې دی وي چې زکات دکان کې کم سودا پرته ده نو آیا قیمتي خرید باندې وي که قیمتي فروخت باندې چې کم سو باندې خرڅوي چې که څه مال لې په څو خرڅېږي او څو باندې خرڅوي په هغې به زکات ته حساب کوي از عزت الله صاحب حقانی صاحب شعبان د دواړو باره کې چې کوم حدیث دی د هغه خالجات پیش کړي د شعبان په باره کې یو حدیث خو د روژې ده چې 15 روژه شعبان باندې روژه نیول دي دا د شعبان متعلق چې د روژې کوم حدیث دا ضعیف دی شعبان متعلق چې د شپې چې کوم عبادات دی د متعلق چې کوم یو حدیث نه دی بلکې اوله حدیث دی هغه هم ټول ضعیف دي خو ډېره حدیث محدثین لیکي چې ډېره حدیث جمع شي نو بیا دا حسن شي یا حسن لغیره شي نو عبادت په معاملې کې خو پکار دی چې شپې عبادت وشي روژې تا مرضي ده ایام 20 ولا روژې هم مسنون دي او شعبان کې نبی علیه السلام ټول شعبان روژې ساتلې که ته په 15 شعبان ونیسې ګناه پکې نشته او کوم مخصوص کوم حدیث دا ضعیف دی وسیم احمد صاحب وایي چې بعضې خلک وایي چې په نسوار روژه نه بعضې خلک وایي په نسوار روژه نسوار تیریږي که نه کم شی تیریږي غذا جوړیږي هغه خو په هغې ماتیږي روژه پې ماتیږي وسیم احمد صاحب وایي دې ته موږ جواب ورکړو خواب کا تعبیر نکالنا او یو ګروپ ته د خوبونو تعبیر والا مونږه هغه ګروپ جوړ کړی دی هغه به تاله په کومنټس کې لاندې ولیکلی شي هغه ګروپ کې به شامل شي واتس اپ ته چې راشي نو واتس اپ کې به تا مونږ درکو طیب صاحب وایي چې مفتی صاحب یو بندہ زناور خریدے پھر دوسری کوئی شرط پر کسی کو کسی جانور سے جو بچے پیدا ہو جائے خازن خلق زناور والی نو بل چلای ورکی پنیمای باندې دا مونږه علاقې کې دا طریقه روانه ده نو د نیما باندې ورکول دا جایز نه نیما باندې به څنګه ورکای جایزه طریقه یې څه ده چې یو زناور والا بل څوک پکې شریک کا بل چاله چې ورکای که نه هغه ځان سره په دې زناور کې شریک کا کوی چې هغه سره پیسې نشته نو فی سبیل الله پکې شریک کا یو ایسا مثلا د 50,000 روپۍ زناور دی هغه ته ووایي چې دا 5,000 ما طرف نه
تا حصہ تا د پر فریش ولا نو تقریبا چې 50 په تقسیم کې نو 5000 چې ما حصہ کې نو و ما حصہ کې د شریک شو کنه نو کله زناور کې دای تاسو سره شریک شه په و ما حصہ کې شریک ته نو بیا دا طریقه ټیک ته چې کلام بچی راوړي نو نیم یو تا ور کنیم بل به شریک کې تاسو او کته شریک کړي نه دی بیا جایز نه دی. ولا طریقه دا چې چا زناور بستاوي او چا چې په اجرت باندې ورک ساتای نو چې کله کال تیر شي اجرت ورته مقرر کا چې ستاو مثلا 10,000 روپے اجرت وي دا کال چې کله کال تیر شي نو کله بچی راوړي هغه خرڅ کا یا بچی دل ورکا په اجرت کې خود د بره اجرت خامخه مقرره یا به اجرت مقرره ورته او یا به ورته په دې زناور کې بدایي سا ګرځي دا به ځان سره شریک ہے چې دا دې نه کړي نو نور طریقې جایز نه دي چې کوم عام خلک زناور ورکي یا چرګان ورکي یا زناور ورکي. تویب صاحب جواب ملاو شو. شفیق الله تعالی مونږه معنا وکړه د غلام فرید او ولی جان صاحب وی چې پلیز کال می کال ته روزګار نه کته کال کای نو 091 څه شي 52 باندې کال کول شي لا افرت لشي کسی کو راضی کرنے کے لیے حقانی گونه جواب مدر کش الله ولش. طيب صاحب وی چې ما قبل اگر جائز نہیں تو جواز کا کیا طریقہ ما قبل د څه شي دی ما قبل نه سم مراد دی مقبل اگر جائز نہیں دا کم سوال دا طیب سے حسن سوالنا ډیر حسن حمید وہی چې زکات سونے کی قیمت فروخت پر یا اصل مال پر قیمت فروخت سونے چې کم قیمت فروخت پاغه باندې زکات تا کټوتی باور نه قاعده زرګر خپل غلطی دښتنه کټوتی کوي. محمد سجاد صاحب وہی چې مفتی صاحب په مفتی صاحب او منیب الرحمن کې د چا قول معتبر دی मुफ्ती शाहबुद्दीन पपलजी से हाँ मुफ्ती शाहबुद्दीन से नो आपके मसाइल और उनका हल में है कि बहरहाल सरकार का ऐलान मोतबर होगा आपके मसाइल और उनका हल प्रेदा मुफ्ती मुनीब रहमान कौल په مقابله کې مفتی شهاب صاحب قول چې دا معتبر دي ټول علماء کرام پس بدیره پس اجماع ده روان دي ور پس ښه پاکستان علماء کرام. بلال خان صاحب زما دا نمبر واتس اپ کې ښه مفتی صاحب ته سلام کړي نگار احمد صاحب وعلیکم السلام. قسم کا فرا چې دا لسو کسانو له کپڑے ورکا یا لسو کسانو له خوراک ورکا سارو مخه یا درې روزي مسلسل وساته د قسم کا فرا شهین مجيب محب صاحب سے وي دی و چې یو کس جمعه د پاره ځمکه ورکړي او بیا د غزمکه واپس کول غواړي یا د اغاز مکه بدل کې بل ځمکه ورکول جایز دي کنه دي جایز هغه ځمکه د جمعه توقف کړي د پاغه کې منځونه شروع شوی نو دا کار کول شي واپس کول شي بدلول شي خو کچې منځونه پکې یو ځل شروع شول نو بیا نشب بدلولا او نه خرڅول شي. ناصر مظهری صاحب جزاکم الله. وسیم احمد صاحب وی چې بعض خلک وای چې په نسوارو دی جواب مونږ درکو شعبان باری کې څه دلایل دا جواب مونږ درکو ابو حسین صاحب ته د علم غلام جان ابو حسین صاحب دا علی حدیث دی. ابو عبد الله المهند المفند کې چې کوم عقاید دي عقاید ټول علماء دیوبندي او ټول علماء دیوبندي. عثمان علي صاحب وی نقشبندی مفتی صاحب سنودی بیبی نوم تاس محمل ها سنودی نوم ادا نوم دا محمل له مونږ ته معنا نه راځي. اسف نواز نقشبندی سلام کړي وعلیکم السلام. جهان زیب افریدی صاحب وایي چې مفتی صاحب بہت خوشی ہوئی اس مبارک محفل میں آج شاملیت اختیار کی. اللہ پاک دیتا په علم کې عمر کې برکت واشي. عمر دامیری صاحب وایي چې مفتی صاحب جهر المنس کې چې امام اول رکعت کې سوره او جزا وي دا څه وي د تخکاری د سوال عمر دامیری صاحب دته وه چې کله کزان وي په دوم رکعت کې علم تر کیف کبه پوښي ما ته وای ریاض احمد صاحب وی چې مړې د مفتی صاحب جواب ذکر کول تاسو دوباره واپس لاړ شئ غزه خنرات فیس مسجد ورکولو سورتونو ترتیب خي څنګه مفتی صاحب د تفصیل ذکر کوي ښه څوک چې مخکې رستو دا وړه سورتونو کې به ترتیب نه بدلای که ترتیب دې بدل ک نو لمون مکرو کیږي هغه قصدنه که پیر سره بدل شو سره امام دې روان دی پیر سره ترتیب بدل شو بیا جایز بیا ګناه پکې نشته او قصدن با ترتیب نه بدلای وړه سورتونو کې غټو کې ترتیب بدل شي نو خیر. ضیاء الرحمن صاحب جی کتاب کا نام رد بدعات جدید شاہ ماشاءاللہ خپل نوم دی ما وی چې د فرقې پکې ذکر شي دا پنځ پیریان سیفیان بریلیان چې دا پکې ذکر وي دا سه نومي رد البدعات جديده دا خپل نوم دی ان شاء الله توضیح البدعات الجديده خپل نوم او دا سه دا خپل نوم تاو خود ضیاء الرحمن سه خو ما وی چې دا سه نومي چې هغه
عام فهم وي عام خلک په پیږي او پکې د دوی نمونه پکې ذکر وي د کم به د مبتدیین دي چې د دې نمونه پکې هم ذکر کړه نوم وګد شي نو خیر دی عصمت الله صاحب وي سابق ممبر قومی اسمبلی اور سابق صوبائی امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان باللہ فساد سے تعبیر کرتے اس بارے میں شریف فتویٰ کیا ہے دا دوی تفردات تھی د افغانستان په جهاد کې د افغانستان د علماء کرامو فتوا چلیږي د پاکستان علماء کرامو په دې کې کار نشته ده د پاکستان جمعیت علماء اسلام بلوچستان د افغانستان په متعلق فتوی ورکوي نو ګډوډې سر یې په خلاص شوی دی افغانستان کې د افغانستان مولایانو فتوا چلیږي او کته افغانستان مولایان د افغانستان مولایان طلبه کرام د پاکستان علماء کرام هغه ګردونو ته نه رسي عملی طور په جهاد کې مصروف څو کسان وي تفردات دي او بل او ویل نه دي پکار پاکستان علماء کرام ته د افغانستان متعلق فتوا ورکول ضرورت نشته افغانستان کې خپل علماء کرام دي داسې علماء کرام دي چې دا غو ایمان ته الحمدلله د پاکستان ټول دنیا علما نه رسي د عرب علما ورته نه رسي د یو طالب خور ته نشه رسیدل نو موږ افغانستان باندې فتوی ورکو نقل کولای شو چې افغانستان طالبانو یو فتوا ورکړه مونږه نقل کو تا ته خو چې داسې ده نو هغه ټیک جایز ده خو فتوا په ورکول مونږ د پر جایز نه دي صحیح ده کنه خپل ملک ته خپل عرف ته خپل علاقه دا غي مطابق خپل امور باندې خپل ملک ول خلق خپويږي او مجاهد جمال صاحب وی سلام کړي وعلیکم مجاهد صاحب مفتی صاحب الله د عمر کې علم کې برکت وشي او کله کله خو تشریف راوړه کنه زبیر خان صاحب سلام کړي وعلیکم السلام طیب صاحب وی مفتی صاحب دو ग्रुप में झगड़ा हुआ हो जिसके दरमियान सुलह करना एक तरह से बकरी ज़बह करना खाना जायज़ ना दा जायज़ न दी दो ग्रुपना खपल के सर जंग हो कि तो यो बांधे बकरी के दा जायज़ न दी दा खो ताज़ीर बिलमाल शो ताज़ीर बिलमाल ची दा जायज़ न दी दा गडान मखरा हारून फरीदी से मौलाना साहब शराइत अरकान और द फरेज़ो मतलब शराइत और अरकान फ़र्ज़ का वाजिब हाँ शराइत हम फ़र्ज़ दी अरकान हम फ़र्ज़ दी और शराइत आगा दी शेगे शर्त ورته फ़र्ज़ द पर और अरकान पील दी दोड़ा फ़राइज़ दी फ़र्ज़ न दी अख्तर हुसैन से अस्सलाम वालेकुम अल्लाह पाक ते खपल करी तसलीम व गनिम रा वाला अख्तर हुसैन से और बार मल्क چې نور مکمل ګرځي الله د خوشحال ستی بلال خان صاحب چې مفتی صاحب ډېر ښایسته مسله ده او که الله دې برکت الله تا په عمر کې په رزق کې برکت وشي مونږ تعالی دعا کوو هارون افریدي سي په منځ کې 100 فرایض دي 100 فرایض دي 11 فرایض دي په منځ کې ممتاز احمد صاحب الله دې اجر درکړي مفتی صاحب صابان محمود صاحب مفتی صاحب ایسی کتاب کا نام بتایا جس میں پنجبیریوں کے عقائد کمالی کله کنا انشاءالله عام د دا ډېر زر ته به انشاءالله ملاو شي دا ته فی سبیل الله مونږ درکو چې دې کې د پنجپیریانو د بدعتیانو ټولو مختصر عقاید عام فهم به انشاءالله ته ډېر خوشاله عام خلکو کې سکول ولا الکان به پويږي انشاءالله دا کتاب چې ما کم لیکلې او زنانه په پويږي عام خلک په پويږي انشاءالله علمی خبره پکې نشته هغه ما ډېر خپل په امیانه طرز کې تشریح کړي نو کا کتاب چا پڑھاو کو انشاءالله نه به پنجپیری وي نه به اهل حدیث وي او نه به بدعتي کیږي بنا انشاءالله بختیار فنی صاحب مروت صاحب مفتی صاحب تاسو کوم ځای وسه پېښور کې مونږ وسو رنګ روډ باندې دارالفتاح زمونږه پېښور رنګ روډ پښته خرامین شو او سمیر علی وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب ما په خوب کې مار دیدل او هغه زما تابع او هغه ما ته وایي زه تعالی یو ټک در کوم چې ستا په وینا کې نمک څومره دی خو زه اجازه نه ورکوم دې مار نه مراد نفس یا شیطان دی نو الله پاک تاسو ساتي د هر قسم دښمن د شر نه تعالی پاک ساتي نو دا معنا چې نفس باندې قبو الله پاک ته نصیب کړي مفتی صاحب جهر المنز د دمیری وای جهر المنز کې امام اول رکعت کې اذا جاء نصر الله وای او دویم رکعت کلم تر کوي که امام پاک قصدن وای نو مکروه دی او قصدن نه وای غلطی سره ویل شنو جایز دی ضیاء الرحمن صاحب وای ان ترتیب بدل کی د جایز دی خو په غلطی سره قصدن به نه بدلی ضیاء الرحمن صاحب یو سړي خزه ته طلاق ورکو یا خون مړ شو او خزه د ځنه خلک الله صورتونه یاد کړي د عوام سره دي لس صورتونه مولانا سره لس صورتونه یاد کړي دي کنه نو چې کله امام په غلطی سره علم تر کیفا او الالاف قرئ د ترتیب چې بدل کی نو فورا وته امام صاحب تا خو په دې صورت پسې دا صورت وې اتل مون نو المون کیږي د الله بنده دا کراحت تنزیه الله دیش قصدن امام ده قصدن امام نه کوي سهون کیږي نو لہذا دا څه مسله نه ها ورکو یا ورم یا خون مرش خزه بل چته پنه کا نوول خون میراث په ورته ملويږي چې خون یې مرش خون مرشو پهلا
دو ژوندی وه نو چې کله خوند کم میراث تا خو به خامخا دې ته میلوي که بل ځای کې دا نکاح وکړي او که نه دې کم مړ خوند نه کم میراث پاتې یا به دې ته میلوي که نکاح یې کړی وي او که نه فیصله خان صاحب وایي فیصل خان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مجاهد جمال صاحب وایي هغه بیا هغه کوا لکوا چې څنګه ذبح के बाद अगर दूध निकाले तो क्या इस दूध का इस्तेमाल जायज़ है मुजाहिद जमाल साहब हुई बड़ा बेर ना मुजाहिद से ज़बाना बाद چې कम पैर او صفا सुथराई नो जायज़ दी अब्दुलसलाम साहब हुई माफ कियो बाद मर भाई से तलब कर सके वही چې لوریانې د مور پلار په ژوند باندې میراث معاف کی چې معاف یې کو مور پلار زوی ته ور کړله هبا کړله بیا لوریانې نشي غوښتلی خو دا طریقه کار چې خلک جوړ کړی دی مفای دپاره کپړې مپړې ورته کوي خوراکونه دا مفي چې دا قابل استدلال نه ده مفي به ال دې ته ویلی شي چې ته میراث خویندو ته ورکې قبضه یې کي ملکیت خوند تې والي هغې نه بعد تل درکوي صحیح هغې خوند تې نه دی اخیستی اول نه ورته شیره بس ملک یې راولي بیا تاله دی ملک یې د سوپر راوستي نه مفی اعتبار نشته دا سوال جواب دی را نکړو نصیر احمد وایم په حدیث باندې اهل حدیث پس لمونځ کېږي غالبا په اهل حدیث پس لمونځ مه کوه ځکه چې هغه اودس کې فرق وي مقدس کوتوال صاحب وایي چې آفرین مفتی صاحب جزاک الله الله تعالی اجر درکړي الولد الشغل لکه حدیث نه کم روایت چې دا پکې ویل الفاظ کنه خاخه د قرآن په ځای باندې حدیث وای نو نه قرآن کې خیرات خو فرض ده کنه خیرات په ځای باندې کته حدیث وای بل عربي ول مونږ نه کی جی صحیح شو ځنه سوالونه پوم شو مولانا صاحب ورستو کیمرې شاته ناست مونږ په مولانا صاحب الله د اجر ورکړي نو دا مونږ درولفتا کې ځان سره ان شریکو د مولانا صاحب دا کار ول سره حضرت خان صاحب حقسار صاحب وی السلام علیکم وتی آج کل لوگ دکھاوے کے لیے امداد کیا کرتے ان کی اچھی نصیحت فرمائے کیمرا سسٹم شکریہ کیمرے پکچر یو بس ویډیو غانی کی امدادونه پربانه ولا ورکی کنه او دا نن سبا چې کم غریبانان دي څوک امداد ورسره کوي بیا فورا تصویر ته وباسي بیا په ویډیو کې ورکوي د دې امداد ورکولو ثواب نشته دی ښه دته ثواب په نه ملويږي دا د مقصد دی چې خلک وویني کنه نو خلکو خولي دي ثواب درته نه ملويږي الټا به جهنم ورته ورته کور مخه ترګه کی تصویر نو بچ خلکو ترغیب د پاره بیا خبره ترغیب د پر خلکو نه غریب پکې مرا ولا نور رشن ولا تصویرونه واچوا چې رشن خلکو ته مور ک ترغیب د پر جایز بلکې ترغیب ورکولو د پاره دا د کم چې دا مال دی تاسو سره څه شی ورکای دینه تصویرو بس ما دومره تقسیم وکړ نو دې سره ترغیب کیږي او نو خو لیکن چې کم غریب دی هغه ته ان ټیم کې ورکای غریب په کیمرا کې مره ولا قرآن کې الله فرمایي چې دا سه غریبانان دي چې هغه شرمېږي هغه آیات ته کنه و چې هغه سره امداد کوه نو یقینا اړ یو سړی په دې شرمېږي چې دا بیوسه یو تور تمال ورکه پزړه کې خوشاله خو په دې شرمېږي چې خلکو ته پته ونه لګي ډېر خلک دی وجنه لینه جی کته وای چې ځنه خلک نشي دا دروغ دي اړ یو سړی شرم په انسان کې الله چولې نو څوک چې مال او دولت ورکوي او تصویرونه خلکو ور سره شیر کوي دا غوته ثواب قطعا نه ملويږي او دا سه ادارو سره قطعا امداد ونه کوي دا سه ځنه ادارې جوړ شي ویل فیر دي چې هغه خلکو ته تصویرونه ویډیو زار او خلک هغه ته زیات ورکوي چې دا ویډیو شیر کوي کنه د غریبانو بیزتی وکړه غوته ورکوي ته خلک مال چې کم حلال دی هغه خو سبا خو جی حالت د سیزم چې هر محله کې سړی خپل ملګرو خپل دیواله ته ورکی کنه لکه بعضی داسې دي هر محله کې دا خو چونکې مسله ټوله عامه ده نو په محله کې چې اړو بهر توبه سینه محله کې کم مستحقین دي کمزوري دي په خپل لاس باندې غي ته بس مدد ورکړي دا ډیره بهتره خبره تا پتا مو مخالک غریب خلک دي هغه تا ورکو بار چې کم دي هغه به نور به ورکړي بهله نه ماو بس بهر دا بهتره خبره ده دا ډیره خپل او دا کم چې ویل فیر غ جوړ شوی دي کنه دا غ په نوم باندې جوړ شوی دا څوک شرپاو دی او فلانکې دی تایر دی د دومره دي د لږ قطعا ورنه کې ښه دا په خپل ځونه برابر ریاکاری پکې کوي ثواب دی پکې نه کې تا ثواب خرابېږي د دویم ثواب نه تا خرابي تا په خپل لاس باندې خپل محله کې یا خپل مور او پلار تر لګا چې محله کې څوک غریبان دي د لا ورکه ښه دا طریقه ډیره بهتره ده خپل پیسې مزه کوي ښه عطا الرحمن صاحب وایي سرتاج حسین سوتی السلام علیکم مفتی صاحب
جی پی فنڈ په سود لینا جائز ہے او جی پی فنڈ په خپل مرضی به نه کټ کوي حکومت یې در نه کټ کوي اسود کې نه راځي دا د اجرت چې کم دی د عمل کم اجرت ته هغې حصه ده ښه قاری عبدالله صاحب وایي چې مفتی صاحب هغه لوی مشینونه لکه شول یا وغیره کې په قیمت کې زکات شته نه چې کم مشینونه کم مشینګرۍ باندې چې ته پیسې ګټې که نه هغې په آمدن باندې زکات دی مشینونو په قیمت سر قیمت باندې زکات نشته دی په ګټه باندې دی هغه مشینونه هغه ګاډي چې تا په خپله باندې تجارت ته پر اخیستي دي نو هغې په سر باندې هم زکات دی او چې کم ته استعمال کې راولې آمدن پې ګټې نو هغه په آمدن باندې زکات دی بارګین کې چې خرڅه یقینا رضوان الله صاحب د شفقت نه رنګ کړو جدي و چې د سحر جمع ولاړی نو آیا موږ سنت کولی شو کنه شو کولی سحر چې کله جمع ولاړی نو ته چې جمع ته ور رسیدل شي یو طرف ته سنت وکړه ځکه چې بیا جمع نه بعد هغه نشته قضا نشته نو سنت کولی شي خو چې جمع هم جمع ته رسیدل شي مفتی صاحب مسجد سهن لاندې حصہ کې مدرسه څنګه ده عثمان علي صاحب په جمعات لاندې یو خبر ای په دې کې مدرسه جایز ده ځکه چې دا د جمعات سره مدرسه تړلې شی دی دغه د مدرسې لوازمات دي نو مدرسې پکې دینی مدرسې په جمعات کې چلاول جایز دي او رضوان صاحب چې مفتی رضوان الله صاحب شقدر سوال د ذکر بل وای سید نور صاحب چې اکاونټ کولو د لپاره کم دی اکاونټ کولو لپاره کم اول خو کولول جایز نه دی خو که ضرورت وي نو چې کم یو بینک یې کولاوي که اسلامي بینکونه چې دي هغه موږ ته تحقیق نشته هر یو سړی وایي چې ما اسلامي بینک دروغ وایي نو ضرورت په بنا باندې کرنټ اکاونټ کولاولی شي سیونګ کې خو سری سود دی سبا ګل صاحب وایي چې سفر میں 2 رکعت کې چې بجای 4 رکعت پڑھنا سفر کې دی چې 2 په ځای باندې 4 رکعت لمونځ وکړو لمونځ نه کېږي البته که 4 رکعت لمونځ کې په منځ کې اتحیات ویلې وي بیا د لمونځ کېږي ښه لمونځ سر ته ورسېدو خو نه داسې به نه کوي 2 رکعته به کوي سفر کې او که یو سړی د ير شو ته 2 په ځای باندې 4 وکړه په منځ کې اتحیات ویلې نو لمونځ کېږي قصدن چې څوک داسې کوي نه کېږي صحیح دی که نه او بیا پسې بنوی وایي چې مسجد کې حال کې لیے چنده دیا د حال چنده ورکه اوس هغه په صحن کې راګول څنګه دي د حال تعمیر د چنده ورکه او صحن تعمیر جمعه 4 ځای کې لګول شي جمعه ته چنده ورکړه تاسین ته ورکړه په حال کې لګول حال کې دی جمعه کې چې لګي نو جایز دي نصیر احمد صاحب وایي چې بجوړ کې دی وایي چې سوره فاتحه نه بعد حدیث وایي نو موږ کیږي کنه سورۃ الفاتحه نه بعد چې حدیث وایي نو موږ نه کیږي قرات ور سره جنگول دا واجب دی واجب او فرض یو شی جمی البته او بل چې المونځ مات شو چې سورۃ الفاتحه نه د بعد حدیث وی عربی کې حدیث وی نور خبره دی وکړه د سره المونځ متي دا المونځ بهر خبره حدیث په پکې نه وایخه المونځ متي چې قصدن دي داسې مفتی صاحب تاسو واتس اپ نمبر څنګه دی دربه کې شیر علي صاحب سوي دی موږ ته پوسټ کړو چې قران د لپاره کم اپ کې صحیح دی موږ چې خدا سي تفصیل وای موږ یا چې کړه نه دی موږ به وګورو ته په ذکر کوو ان شاء الله به هغه هم لینک شیر کوو تاسو ته په پیج باندې ثنا الحق ایوان وي کلیت هلال کمیټي پاکستان سره اختر صحیح دی کنه نه مفتی شهاب الدین صاحب چې کم مقامی علما کوم فیصله وکړي هغه سره اختر صحیح دی په دې باندې مونږه په پیج کې دلایل شته دي ښه پیج کې وګوره پیج لایک کړه مونږه یا واتس اپ ته لاړ شه نه څه شوی دی یا یوټیوب ته لاړ شه تبلیغ جنان کہ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے مراد لکی مروج سے مراد صاحب په جمعات کې د نن اذان ورکولو باندې علماء کرام نن سبا لیکلي چې مکروه نه دی اذان جایز دی به خدا دې چې مناره باندې وش بهر وش خو نن سبا لاؤڈ سپیکر دی نو جمعات د نن نام کول جائز دی عبدالسلام صاحب اگر بیوی بیمار ہو اور نرینہ اولاد بھی نہ ہو تو دوسری شادی کا کیا حکم ہے کا زنانہ بیمار آئی اور نرینہ اولاد دے ہم نوی او بلا زنانہ کولتا دا پر بالکل جائز دی او که بیمار نوی هم او تا ضرورت نه پوره کیږي اولاد دې هم نرینا موجود وي او ضرورت نه پوره کیږي بلا واده کا هم تا د پر جایز دي خو اسلامي حقوقونه بزان خبره کا دوا خزه دی وکړي او اسلامي حقوق باندې خبر نه نو دا تا د پر ډیره د نقصان خبره دنیا کې به هم ذلیله وي اخرت کې به هم داسې را پاسې ټول خلک به تبخکار نیم وجود باندې به غوخه او نیم باندې نه عجیبه شی به را پاسې لکه اکسرا چې را پاسې نو چې انصاف بغیر سوزر نه یو 2 3 4 رسه خزه کول شي چې انصاف نشه کوله دا یو بیا ما کوه خبر روزه ساته
امتیاز صاحب وي نصیر احمد صاحب وي بجوړ نه واتس اپ متعلق سي نمبر ما تاسو واتس اپ ګروپ کې ورواچوي نو تاسو تاسو شیر کوو ورواچوي دا لینک مونږ شیر کوو چې د ملګرو بار غواړي خو تاسو دا سکارو کې دا یو نمبر تاسو را لګلې دا مونږ ته ډېر ګرانه ده نو چې کوم نمبر دلته کومنټس کې را لګلې دي دا بیا نه جی دا واتس اپ لینک به مونږ د پیج په ټایم لاین باندې شیر کوو تب ور کې دن نشي بس تاسو باندې په لینک باندې کلیک کوي ډایرکټ اتوماتیکلی ګروپ جوائن کوي مونږ یو کوم ځای کې ودا پیدا کی وزا لینک دا زمونږ چې کوم دغه دا واتس اپ پروګرام ختم شي نو د فیسبوک زمونږ دا پیج دی هغه په ټایم لاین باندې مونږ شیر کوو اچھا یو واتس اپ نمبر خو ورته وخا چې هغه نه دوی دغه راوالي بیا ما نمبر چې کوم ورکړی دی ته 0313 9755 418 0313 9755 418 پدې باندې د واتس اپ پر میسج کی او جی دا مولانا صاحب واتس اپ ته کنه د کې بتاتا لینک ورته ملو شي دا کم د تعبیر الرؤیا ولا خوبونو تعبیر ولا لینک په ملاو شي اپ کې مسائل ولا لینک پته ملاو شي نو تاسو چې دا نمبر درته یاد وي نو ټولو ګروپونو کې پر خو ګروپ کې چې ویډیو را واستول یا ګروپ کې د غلط سیزونه را واستول دا ګروپ د اصول خلاف ورزي نو بیا بس بیا دنیا کوي ها صحیح شیر علي صاحب سوي مسلم پرو ایپ استعمال کا شیر علي صاحب وایي چې مسلم وکیم دی وای مولوی صاحب سس فادي وي چې مسلم پرو اپ استعمالوم دا بچی کومونګه مسلم پرو اپ خیر دی دا وایو امتیاز خان امتیاز خان صاحب وایي چې ان حالات میں جماعت ثامنیہ کا حکم کیا ہے جائز ہے ما ذکر وکړ چې په نن سبا حالات کې په جماعت کې بل جمع کول جائز دي نن سبا حالات کې ها زه خاجي دابل چې کوم د سیمه محمودي مولوی صاحب توای ها خوارج مبارک دا کوم کتاب سیما ک محمودي صاحب خوارج په باره کې خوارج په باره کې یو خو زموږ سره یو کتاب دی پاغه کې دا کتاب دی درکا دا وړه رساله د زما کتاب دی کدا لفتا تراشه طالب درکو دغه خیر دی 500 روپے قیمتي طالب فری درکو خو بل خبر واوره چې تا تفصیل پکې لټه نو د بریلیانو یو عالم دی هغه ډېر خپل تفصیل لیکل دی طاهر قادری هغه کتاب دی اسلام اور دهشتګردي ها مونږ سره دلته شتام دی د طاهر القادری کتاب دی کا تفصیل سره خوارج او علامات او کوي خوارج او علامات نو د طاهر القادری یو کتاب د اسلام اور دهشتګردي التلاړ شاه مکتبه تلاړ شوی د طاهر القادری کتاب راکا دهشتګردۍ باندې لیکل هغه ډېر تفصیل سره د خوارج ولا او صحیح حدیثونه چې کوم صحیح حدیث دی هغه ډېر تفصیل پکې کړی نو دا هغه کتاب والا او زمونږ دا یو کتاب دی پدې کې معلومات شته خدا مفصل نه دی مفصل طاهر القادری کم کتاب دی هغه دی مقصود قطوال صاحب وایي چې کله د خوارج ول علامات وکتل نو تا تبا د ټول اهل حدیث یاد کړي ټول په اهل حدیث یا پنځ پیریان د څومره علامات دي کنه ته دا ټول دغه دي مفتی صاحب یو جینې چې جنس بدلول جایز دي انسان له جنس بدلول کوي سړی وی لورګان جایز نه دي قرآن حکم دی د جنس په نه بدله رضوان سوي موبایل کې قرآن مقید ساتل جایز دي په موبایل کې قرآن ساتل او تلاوت کول هم جایز دي عثمان ته جواب ملاو شو نقش بندي مفتی صاحب یو جینې نکاح په ړوکوالي کې یو خلک لور کړی دا اوس د جینې هغه خلک نه خوخه ده یو جینې چې په وړوکوالي کې مور او پلار چاله ورکړه وړوکوالي کې چې کله بالغه شو بالغه ما قبول نه نو نکاح یې نه کی او بلوغ نه بعد چې خاموشه لګه پاتې شو نو نکاح وشو دا رضا شو سید نور افریدی صاحب وایي چې مفتی صاحب کله چې مونږ وایا کنه فورن وایا سوال دلته یو پاتې شو جی ایاز خان ایاز پښتون کې مفتی صاحب السلام علیکم مونږ په سعودي عرب کې یو تاسو کوم مونږ دلته مزدوري کو په هغه پیسو کې زکات شته کنه راهنمایي وکړي کوي پیسې باندې چې تا وګټلې هغه باندې کال تیر شي به زکات پښتا سید نور افریدی صاحب چې مفتی صاحب کله چې مونږه پی ټی سی ایل بیل جمع کوو نو پی سی او ولا زمونږ اضافي روپے هغه خو اخلي در ناجایز دي کنه امتیاز خان صاحب مسجد میں 2 جمعاتوں کرنا 3 جمعات 3 سلور جمعتونه نن سبا حالاتو کې جایز دي سیمک محمودی سے وی چاله را په متعین غټه فصل ورکول جایز دي کنه متعینه د کم فصل چې هغه کم فصل چې کم پیداوار دي د فصل هغه به نه اخلي نور داسې متعین کول شي چې دا غز مکه در کوم کال لپاره دا تعین یو کې چې تبا لسل من غنم راکای کدا د زمکې نه کبا بهر نه خلاص من غنم دا تعین جایز دی بلکې دا خو پکار دی تعین وش کا پیسې پکې تعین کول یا دوره پیسې برکا یا دومره غلا راکای او نصر الله وی چې اپس 360 استعمالول شي جایز دي خو د دې کې ځنه ترجمه اهل حدیثو پکې غلطه کړي حدیثو ناغه نزان ساته
لطیف مروت صاحب وایي چې طریقې وایه کنه حارث افریدي پوښتنه کوي چې څلور رکعاته فرض مونځ کې یو سړی په هر رکعت کې د سورې فاتحې نه بعد سورت اولولي څه حکم دی؟ لمونځ یې نه ماتېږي لکه څلور رکعته فرض لمونځ دی 2 رکعته ډک دي 2 تش دي که دا ډک دی هم تش وکړ دې سره لمونځ نه ماتېږي نه بنې سیده سا واشته تش بالکل ډکو کی دریم څلورم کې هغې کې صورت وایي که نه ما درته ووایې که نه چې د آخري دعا چې دي د هغه خو تش دي که نه تا ډک وکړ سیده سوه در باندې نه راځي سیده سوه در باندې نه راځي نو لمونځ دې سر ته رسي ښه خو وایې به نه که ودې ویلې پکې ډک ته ویل نو لمونځ دې سر ته ورسېدو کراهت پکې نشته قاری عبدالله صاحب وایي جزاک الله پاک ته الله اجر درکړي لطیف مروت صاحب څه وایي मेरा इजी पैसा अकाउंट खोला हुआ है किसी ने पैसे भेजे कि ये मेरे घर में दे दो तो जहाँ पैसे लेने थे वहाँ 1000 पर 10 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं उससे बोला कर है 10 रुपये दे दो बोला खैर है 10 रुपये दे दो तो मैं अपने कोशिश करके इसे मैं अपना कोशिश करके पैसे ले जहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते तो ये वही چې ما ته چا پیسې را پوه شوم پیسې را واستولې چې دا پیسې را وباسه او چې کومې پیسې کټ شي نو کټ ته یې کېښې وایي ما دا کوشش وکړو په دې طریقې مې پیسې را وباسلې چې پیسې را نه کټ نه شوې ما دپاره جایز نه تا خو ګټه وکړه بل چا دپاره وکیل یې که نه هغې ته د ګټه وکړه چا چې وکیل مقرر کړی هغه لا ورکړه که هغه یې درته بخي ودې بخي خپل ځان ته نشي سرولی ابو امین الله وایي چې اصحاب کف سے دا کافي اصحاب کف سپی او مولا چرګک به جنت ته ځي که نه دغه شان نو روایت شته دی مطلب د 1000 روپۍ راولېږلي یا خو بل ته پې ورکړي هغه چې کوم د دوی هغه راغلی که نه چارجز دي کله کله داسې وي چې دا چارجز دی پیسو نه کټ کړي نو دا خو 1000 روپۍ نه شي او ده حواله کړي 1000 چې زما کور کې 1000 ورکړه مطلب 970 میلیون دی وایي چې هغه ته پته هغه وایي چې کټ ته یې کړي دا وایي هغه کس چې تا ته رالیږلي 1000 روپۍ او تا ته میلاو شي 900 روپۍ 100 روپۍ پیسې نو جایز دي که نه هغه ته خو پته ده که نه او د بل پکې دی دا وایي چې نه د 100 روپۍ ما بچ کړی د 1000 روپۍ په دا طریقه راوباسلې که نه څه طریقه مې وکړه چې مطلب دی چې ما 1000 راوباسلې 100 روپۍ کټ کېدو نه مې بچ کړي نو تا مالک والا پیسې بچ کړي جیب ته نه شي اچولی په جمو اغستو زکات شته نه چې کومې جمعې ته وغوندې قضیتي ولې نه په زکات پې نشته دی ابو امین الله صاحب وایي چې او د چرګکو دې متعلق روایت شته سپي متعلق چې دا جنت ته ځي ابو بنوسی صاحب وایي چې علما کی پیچھے باتیں کرنا یا گستاخانہ الفاظ استعمال کرنا نکاح ٹوٹ جاتا ہے او علماء کرامو پس چې گستاخانہ الفاظ استعمالوي یا بدرت پسې وایي نو صرف او صرف دا وجه ده چې تا اسلام سره نه لګي په بله وجه خو عالم خو تا سره ځمکه نه ده شریکه که نه نو عالم ته چې څوک بدره دوایي نو صرف او صرف مقصد یې دا ده چې اسلام سره یې نه لګي اسلام ټکدران دي علما کرام نو ته چې عالم ته بدره دوایي نو صرف او صرف وجه بله نشته ذاتیات یې ورسره نشته عالم خو ته شپه ورځ دعا کوي یا الله مسلمانان دې وبا نه بچ کړي الله دې مسلمان هر یو عالم هر جماعت ملا وګوره ته به خبر نه تعالی دعا کوي مسافر له دعا کوي نو چې ته بیا عالم پسې بدر دا مطلب دا ده چې تا عالم سره خپل ذاتیات نشته ده ذاتیات اسلام سره دي او اسلام ته مخامخ بدر نه شوی لکه ودې خوله د خلق متي نو بیا ته عالم نو دا بڑاسی وباسي نو دې سره خو تا اسلام نه اوته چې اسلام نه اوته ښځه خو دې ګناه نه ده کړې هغه مسلمانه وه هغه د نکاح نه اوته که بیا وایي د راوړې بیا به تجدیدي نکاح کوي نو یقینا علما پسې بدر د موای نکاح نه مخلصوي تاسو به څه فایده وکړئ هغه ته خو ثواب میلوي نکاح میلوي او تاسو به د ایمان نه خلاصي د ښځې نه به خلاص شئ محمد امجد علي صاحب خنفي صاحب په جمو باندې زکات نشته او نعیم صاحب وایي زر زر وایي نعیم خان دی وایي چې زه د الله په ذات مې د قسم زه تاسو ته یو حقیقي خوب بیانوم دی خوب داسې بیان کړی چې زما وراره دی او زما تره دی نو تیر شوي رمضان 25 رمضان مبارک د جمعې شپه وه وي خوب مې ولید یو مزار ته ولاړ یو نو یو کس پکې تاسو دا پیژنئ مې ورته چې نه وایي چې دا هارون دی او بیا راته وایي چې هارون رضی الله عنه دی او دې باندې نښه وکوي نو زما وراره پې هارون ولیکلو ما ورته رضی الله عنه ورسره ولیکلو وایي چې کله کور ته واپس راتلو نو وایي مونږ کور ته چې کله واپس ته هم راتلو نو دی که راته آواز وشو چې د سهارې وخت دی کوم انسان چې هارون رضی الله عنه تعریف کوي نو دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وو نو دا خو خوب دی داسې محمل غوندې خوب دی لیدلی هم دی نیک خلق دی لیدلی نو دی مقصد دا ده چې الله پاک په د نیکۍ کار تا نه اخلي انشاءالله دا مطلب دی نو تبلیغي جنان مسواک خوبونه چې دي که نه فضایلو کې کار ورکوي خو قابل استدلال نه دي مسایل به ترې نه اخذ کوي خوبونو نه اور مسائل پورا شوی دی تبلیغی جنان مسواک نماز کی سنت ہے یا وضو کی سنت ہے دیکھیں اختلاف تھے
په بار صورت مونږ علماء کرام وایي چې دا اودس دپاره سنت دي او لمونځ لپاره مستقل هم سنت دي. حدیث کې راغلي مستحب ده چې لمونځ لپاره مسواک وکړي. سیماک محمدی صاحب وایي محمودی صاحب وایي چې کامیاب شي محترمہ اللہ تا کامیاب کی. امتیاز خان صاحب ایک خاتون کو حمل ضائع کرنا کون سی صورت میں جائز ہے؟ کما زنانا چې په هغه صورت کې د حمل ضایع کول جایز دي چې دا زنانا په ماشوم پیدایش سره د امري یا د دې بیماری ور سره زیاتیږي. مستند ډاکټر وایي دا نن سبا ډاکټران نه د کسبان نه مستند او شرعي چې شریعت باندې هم خبرې داسې ډاکټر درته وایي چې د ښځه مري اولاد سره نو بیا یې هغه کولی شي. او نن سبا ډاکټران چې دا خو د نوې روشنایي والا ډاکټران دي دا خو هسې وایي چې بچي ما راوړی ایک بچه دو هیا چې بچې دو هیا چې دا خو دا نظریه والا دي نو دا خو در باندې ماشومان مړی هسې ماشومان نه ضایع کوي چې عذر وي بیا جایز دي. مخکې وازر زر سوای حاجی ایاز خان ایاز پوښتنه کوي چې مفتي سي په موجوده حالاتو کې په کور کې د جمعې مونځ کولی شو کنه؟ ایاز خان صاحب په دې باندې خو زموږ پیج باندې مفصله فتوا شته د 2-3 منټه شته پیج کې لاړ شه تفصیل هلته واوره. خو لنډ جواب دا دی چې جمعې لمونځ په کور کې کولی شي چې 3 کسان مقتدیان وي څلورم امام یا دې نه زیات وي نو یقینا چې د جمعې لمونځ کور کې کولی شي جایز دي. جی یوسف کټیال وایي چې ګیره خریلې اذان کولی شي کنه؟ اذان خو بهتر دا دی چې ګیره ولای کې او کبي ګیره وکړو اذان یې کېږي کمت یې هم کېږي. خپل لور یا زوی حاجی زبیر احمد صاحب وایي چې خپل لور یا زوی بل لور کې بیا چې هغه خپل زوی یا لور وګڼي چې چاله ورکړي نو دا څه حکم دی؟ سړی خپل لور یا زوی بل کس لور کې وغي خپل لور ښه لیپال یو بل ته ورکول دا خو جایز دي چاله ماشومان ورکې خو لیکن دغه ماشوم چې د چاله چې ورکړی دی دا تربیت کوي دی خو مور پلار هغه د چانه چې پیدا شوی دا د قرآن حکم دی نوم به ورته د مور پلار نه بدلای. او بله دا دی چې که داسې زنانات دې ورکړي وي چې دا ماشوم غټ شي که نه پرده ورنه کوي محرم یې نه وي نو پرده به ورنه کوي ښه چې ماشوم غټ شي بالغ شي. محمد شیراز وایي تاسو ته واتساپ ګروپ شیر کوو. امتیاز خان وایي چې امام مسجد سره معمولی خبرو باندې جګړې کول څنګه دي لکه په دې خبره وکړي؟ دا د شیطاني حرکات دي. امام سره په معمولی خبرو باندې جنگ کول هغې ته بانې لټول دا شیطاني حرکات دي. خپل پرې مسله دا ده په جوماتونو کې چې امام څو پرې ولاړ نه به ودرېږي زمونږ مقتدیان چې نه غولاړي لکه دا یک پشان نو دا مکروه دي لمونځ دې خرابېږي. څو پرې امام ولاړ نه ته به نه ودرېږي او تاسو مقتدیان لیدلي چې نه غولاړي ټوخي شروع کړي یا په ورستو ګوري په مخ کې ګوري څو پرې امام دې لیدلی نه یو 2 منټه انتظار وکړه چې امام ولاړ نه به ټوخي کوي نه به په ورستو ګوري نه به نه ودرېږي دا پر مکروه دي لمونځ دې خرابېږي. څنګه چې امامت ته پر آداب دي امام به کوشش کوي چې مقتدیان خپه نه شي لمونځ باندې نه تیز کړي نه به داسې مقتدیانو لپاره آداب دي چې ته یک په غونې ولاړې امام یا راغلی نه دی دا لپاره مکروه دی. امام چې کله راشي که حضرت بلال رضی الله بعاله اقامت ته ودرېدو چې نبی علیه السلام به داخل شو جومات څو پرې جومات ته امام داخل شوي نه نیغ ودرېدل لمونځ خرابېږي د سره د امام ډېر احترام کول لمونځ د خراب نه شي. ښه شیطان دا کوشش کوي چې اول د لمونځ ته نه پرېږدي چې پرېږدي بیا د امام پسې خبرو ته شروع شي لمونځ خرابېږي. زر زر وایه. نصر الله صاحب جزاک الله تاسو هم اجر درکړي. سید نور افریدي صاحب وایي چې د نفلي روزې د کفارو خوړو څه کفاره ده؟ دې کې کوم ځای کې سید نور ښه دغه سید نور صاحب د کفارو د نفلي روژې د نفلي روژه دی ونیوله وده خوړله نو یوه روژه تا باندې واجبه شوه ساتې به. حماد احمد صاحب ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة اس آیت میں ان جگہ اگر الا الذين كفروا کا یو کسو وینو مونږ پاسیتیږي کنه ان الذين كفروا الا الذين كفروا قرآن پاک کې آیت داسې الفاظ په آیاتونو کې قصدن نه هیره سره قصدن دي چې ویل مونږ متیږي هیره سره چې داسې الفاظ دی ویل چې قرآن پاک په بل ځای کې موجود دي نو لمونځ نه متیږي. زلت القاری لیکلي نور الازاح کې ډېر تفصیل لیکلي. ثناء الله صاحب سعودي عرب نه سلام کړی الله پاک ته خپل وطن ته سلام او غنیم راولي الله پاک ته په خپل مقصد کې کامیاب کړي. بار ملکونو کې څومره زمونږ ورونه دي که پاکستانیان دي که افغانیان دي هغو لپاره مونږ دعا کوو خپل وطن کې د الله ثواب وکړي الله پاک ته خپل وطن کې ماشومانو سره ثواب وکړي. یو ځل بیا پوښتنه کړې السلام علیکم یو کس ځمکه اخیستې او په دې کې زکات څه حساب شته که زکات نشته په دې کې؟ ځمکه چې اخیستې هغې نه پیداوار اخلي په هغه پیداوار کې زکات دی. که ځمکه یې دې دپاره اخیستې چې پلټونه نه جوړوي خلکو باندې خرڅوي نو زکات پکې شته. سمیتن ها وزیر جزاکم الله. وایه تبلیغي جانان مسواک دا جواب وشلو. محمد امجد الحنفی مفتی صاحب سوال تاسو سوال چې څومره رولېږي موږ پورا سوال ګور هغې نه بعد جواب ورکو. لطیف مروت تاریخیل جناب اس نے مجھے اختیار دیا تھا کہ آپ جس طرح کر سکتے ہو کر لو اگر پیسے ایسی جگہ سے نکالتے ہیں جہاں پر ایکسٹرا چارجز لیتے ہیں
तो फिर उससे कोई एतराज़ न होता। तो ये तो मैंने زه تا په خبره پوه شو لطیف مروت صاحب چې کومه ګټه تا وکړه ته د هغه سړي طرف نه وکیل یې لکه حکومت کې کم کلرکان دي حکومت کې نوکري کوي ببوګان دي نو دا حکومت ته پر سودا راوړي نو که سودا د خپل شخصیت استعمال کی یا طریقه کارو کی نو یو شی چې دا ګران وي د ارزان والی نو دا هغه جیب ته نشي اچولا پیسې ځکه دا د حکومت طرف نه وکیل دی او کومه ګټه کا وکړه که نقصان یې وکړه حکومت ته رسي نو بعض خلک دا سرکاري نوکران دي کنه دا حکومت طرف ته سودا راوړي حکومت ته خپل ادارې ته سودا راوړي نو چې کم یو شی د 15 روپۍ دی په خپل اثر رسوخ استعمال شي په 1200 روپۍ دله ملاو نو 3 روپۍ جیب ته شي جیب ته بنا شي ته خو د حکومت وکیل یې تا له تنخواه ملوي د 3 روپۍ ګټه د حکومت ته ورکړه حکومت ته واپس ورکړه دا رنګ ته ایزي پیسې کې شا وکیل مقرر کړی دا پیسې والا نو تا بغیر ټیکس نه راو بسلې نو تا خو مالک ته پر ګټه وکړه پیسې غلا ورکا هغه په خبر کا هغه درته تا دامه در بخلی به تا پر جایز دي چې امام د جمعې په منځ کې الله اکبر په پټه وایي نو څه حکم دی قدیر الله وایي امام په پټه باندې نه وایي په اوچته आवाज سره د سره خلمونز خرابېږي چې امام الله اکبر په اوچته आवाज سره نه وایي نو خلکو ته انتقالات څه معلومیږي امام منتقل شو کنه سجده ورکو ته انور خټک صاحب وایي اذان کې یو داسې غیر کلی ګیره کالوالی ورکول چې څوک اذان کوي ګیره کله کړي دا مکروه دی خو چې وایي کې اذان کیږي اعاده به اذان نه کوي ښه قتل چې مکروه تحریمي دی مکروه دی خو اذان به دوباره اعاده نه کوي ښه السلام علیکم حاجی دلته بل ملګری دی راهید افریدي جزاکم الله یونس کټیال زموږ دا پروګرام چونکې دا لایف چلیږي او دا بعضی ملګری بار پوښتنه کوي نو دې ته ان شاء الله موږ لینک شیر کوو ما تاسو ته نمبر وویلو چې کوم ملګری واتس اپ نمبر غواړي نو 0 دې ته وایو ته سوال دی آج کل طارق جمیل صاحب وایي دنی بنی صاحب وایي سیماک صاحب څه وایي سیماک محمودي صاحب بغیر دا ټوپۍ نه لمونځ کېږي لمونځ خو دې کېږي خو کراهت سره ټوپۍ به خامخا په سرای لمونځ ښه بیا بل سوال کوم د مولوي صاحب وایه چې څوک خپل امام پسې دغه کبډي بیا په هغه پسې لمونځ کوي خبرې کوي او چې څوک امام پسې خبرې کوي لمونځ یې ورپسې کېږي که نه خو لمونځ کې کراهت راځي چې امام پسې خبرې کوي سیماک محمودی صاحب بغیر ٹوپئی نہ لمونځ کیږي خو مکروه ہے بونیر صاحب وچ آج کل طارق جمیل صاحب کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تھوڑا ہی پی ٹی آئی کا سائڈ لیتا ہے اس لیے اس کے پیچھے لوگ باتیں کرتا ہے اس کے ساتھ بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے نہ طارق جمیل صاحب پسې څوک خبرې کوي چې هغه غلطۍ ښکاره کوي چې دا غلطي دله نه ده پکار د طارق جمیل صاحب سره خلکو مینه ده محبت یې ده دا د تبلیغ یو غړی دی او نو دا چې کله د شپږو نمبرو نه بهر وځي نو خلاف ورزي وکړي که نه تبلیغ نو بیا ځکه علما کرام په ده باندې رد وکړي نو دا رد په وجه باندې د دوی ښځې باندې طلاق نه راځي دا خو رد دې دپاره کوي چې طارق جمیل صاحب په لاره باندې بیا دوباره راشي بې لارې لاړ نشي خلکو ورسره مینه ده چې دا ورته تبلیغ کار مه پرېږده دا ورته تبلیغ کار پرېږدي پټۍ نه چې لاندې کوز شي نو فورن اکسیډنټ کوي یو خو مسایل دله نه ورځي ډېر مسایل یې غلط کړي او که په میډیا باندې پراته دي د ده یوه مسله دا ده چې څوک صحابه کرامو ته کنځلې کوي هغه کافرېږي نه نو په دې باندې خو د اجماع ټولو مسایلو کو علما کرام مسلمانانو په دې اتفاق دی حدیث ته چې څوک به یو مسلمان ته کافر وایي دا کافرېږي نو دا اهل تشریح چې دا صحابه کرامو ته کافر ووایي نو څنګه مسلمان پته کېدلی شي نو دی وایي چې مسلمان پته کېدلی شي دا د طارق جمیل صاحب مسایل دي طارق جمیل صاحب چې غلطي وکړي نو خلک پرې رد کوي علما کرام نو په دې باندې هغه نه ګناهګاري او په میډیا ذریعه سره چې دی غلطي وکړي نو علما کرامو میډیا په ذریعه سره د باندې رد کوي او که دی په یو نجي محفل کې غلطي وکړي نو په نجي محفل کې دله ویل پکار دي که په میډیا غلطي وکړه په میډیا به ورته وایي ښه او دا رنګ پی ټي آی سایټ کوي د پی ټي آی سایټ کولو هېڅ قسم ګناه نشته ګناه پکې نشته څوک پی ټي آی کې څوک په جمعیت کې څوک خو البته چې ته دعوت تبلیغ کار علما کرامو در کړی او ته په سیاست کې ګوتې وهې بیا ګناه ده طارق جمیل صاحب کا سیاست ته راووتو پی ټي آی طرف نه وټونو ته ودرېږي نو بالکل قدرت پسې وایي ګناهګاري خو چې طارق جمیل صاحب څو پر سیاست کې نه دی تبلیغ کې دی او دی په سیاسي امورو کې دخل اندازي کوي نو دا غلطي ده نو خلک په علما د دې مثال داسې دی چې مولانا فضل الرحمن صاحب دی هغه په سیاسي امورو کې امام دی سیاست هم د دین یوه حصه ده بلکې په تبلیغ نه بهتره شعبه ده سیاست چې دا د تبلیغ نه ډېره بهتره افضله شعبه ده
ځکه چې په دې کې تعالی خلک بدر دوی غدر پسې وي بار ملکونو ولا خلک بدر دوی چې ته اسلام فرنٹ ته راولې جمهوریت په ذریعه سره او تبلیغ ولا چې دې په آرام سره تبلیغ څوک مخالفت زیات تر نه کوي ښه نو لہذا چې مولانا فضل الرحمن صاحب دی هغه په تبلیغ ولو باندې رد شروع کی چې څلور میاشتو په ځای شپږ میاشتې لګوا نو خلک پورته وي خپل کار سره کار لره نو دا رد چې دا ګناه نه ده ځکه فضل الرحمن صاحب ته وایي فضل الرحمن صاحب ته جمعیت سره د کار دی د سیاست سره سیاسي امورو کې زمونږ امام یې تبلیغ کې زمونږ امام چې دی طارق جمیل صاحب دی هغه نه موږ تپوس کوو عبدالوهاب صاحب الله دې وبخي طارق جمیل صاحب چې بیا غلطي کوي ته شپږو نمبرونه بهر ووځي سیاست سیاسي امورو کې که ته وایې چې هغه خو سیاسي امورو کې ګوتې نه وي صرف د عمران خان تعریف کوي چې عمران خان سره ودرېږئ نو عمران خان سره ودرېدل څه معنی دا معنی چې ووټ په ورکړه عمران خان سره چې زه ودرېږم نو خامخا به ووټ ورکوم کنه نو سیاست نور څه شی دی چې زه ووټونه غواړم چا دا پر زه وټونه غواړم زه چې وایم مولانا فضل الرحمن سره ودرېږئ او بیا وایم چې زه سیاسي نه یم مولا نو څنګه فضل الرحمن تا ودراوم خو زه سیاسي مولا یم کنه جمعیت سره دی ودراوم نو لہذا چې طارق جمیل صاحب چې فضل عمران خان سره ودرېږئ نو دینه سیاست به بل څه شی دی وی چې غل خوري او مخوکه سنډه به سیاست خدا دې کړ نو غلطي وکړي طارق جمیل صاحب علماء کرام هغه باندې الله تنو کی هغه ته وای نو علماء کرام خپل کار دی عوام پکې کار نه لري نذیر افریدی صاحب وایي چې مفتی صاحب په دین کې پازان کې صلی الله صلوا علی رحالکم یا فی بیوتکم وایي دا جایز دي دا جایز دي که څوک ته وایه ته ډایرکټ شروع کړه عمر سیاد صاحب د کرک نه کال کړو دی وی او خاوند خپل خځې ته وی که زما د اجازت نه بغیر کور نه چرته اوتلی ته په ما طلاق کې خځه چوزي د کور نه آیا طلاق کیږي او یو طلاق واقع کیږي او قدرې طلاق واقع کیږي که صرف او صرف ویلی چې کته کور نه اوته په ما باندې طلاق آی درې پکې نه ذکر کړي نو یو طلاق واقع کیږي رجوع کول شي او که خځه سړی خځه ته ویل چې تا کور نه اوته په ما باندې په درې طلاق باندې طلاق آی نو بیا چې د خځه کور نه اوته نو په درې طلاق باندې طلاق دا بیا ورته لاره نه جوړیږي ها بغیر د شریع حلال نه او که صرف مطلق ذکر کړي چې په ما طلاق آی ها او بیا دنه تاسو کې چې دا مطلق ته ذکر کړی دنه د درې طلاق مراد دی چې نه ما یو طلاق مراد بیا یو طلاق ته رجوع دی ها صحیح شو دلته یو زر وای احسان الله بادشاہ صاحب د افغانستان پښتنه کړي د دیوی چې کابل کې نوکری کوم کور می جلال آباد کې هر هفته زر اعظم جلال آباد په ته چې جلال آباد نوکری دی په کابل کې دا او جلال آباد کې د کور دی کور کې خو به پورا لمونځ کوي کابل کې کې یو ځلې 15 ورځې تیرې کړي وي د نوکرۍ په ځای کې یا د 15 ورځې کړي نو تا وطن اقامت ته د کابل نو کابل ته چې بیا ته روزانه زیرازه هم تبال ته پورا لمونځ کوي که یو واره د 15 ورځې تیرې کړي په کابل کې نه دی هفته کې زینو د کابل کې ته مسافر یې نو تبا سفر لمونځ کوي امید دي چې طلبه جواب ملو شي دا اصول نظر ضرور ٹھیک شو رسول غنی جی وی چې مولانا صاحب امارات کې جمعتونه بندي د جمعې په ورځ د جمعات مون سلو رکعات یو جمعات څنګه دي مسپخین د جمعې په ورځ باندې مسپخین المونځ کا جمع سره ته خپل درې کې وکي د جمع سره سلو رکعات هم تا د پر جایز دي خو بهتره دا چې جمع کوله شي نو د جمعې په ورځ باندې په خپل کمرې کې سلور کسان یا دنه زیات نو د جمعې المونځ ادا کړه بهتره خبره ده او کته مسپخین المنځو کو جمع سره ده هم جایز دي د نن سبا حالاتو کې ثنا ولا حق صاحب وایي چې دی تحقیق المقال پر رؤیت هلال کتاب وګوره پته نشي قتل مو تحقیق المقال مقاتله دی الله باندې انور خټک کوئی نو داسې اذان سره المنځ کیږي کنه مکروه به دی چې کم سړي ګر اخري اذانو کې نو اعاده المنځ مکروه دی اعاده بدل اذان مکروه دی خو اعاده بدل اذان نه کوي اذان وشو اقامت يم کیږي سمک محمودي سے وی چې قادیانی بڑا کافر یا شیعه یار د کې ماته فرق نه مخصوصيږي البته قادیانیان چې کم دي دا پاین باندې ها دوړه دي او شیعاګان چې دی عین ورته یا سند دی ویلي نور خو سره فرق پکې ماته جی دوړه زندقان دي حضرت خان خاکسار وی مفتی صاحب نن سبا کوم وبا چې د زنانو د بی پردګۍ د وجه نه ده یا ایمانی کمزوري وجه ده حدیث پرانا کې مسلمان د پاره چې څومره وباګانی دي دا مسلمان د پاره پدې کې خیر دی توبه للمؤمن حدیث کې راغلی چې مؤمن د پر خوشحالي دا کده باندې وبا راشي مصیبت راشي دی وي چې د الله طرف نه ده نو دی باندې ته اجر ملاو شي کافر د پر په هر حال چې کنه غضب دی کافر د پر دغه وبا عذاب دی مسلمان د پر چې جزا او فضا نه کوي د الله طرف نه وګڼي نو هغه د پر پکې خیر دی ها جی او حضرت خان صاحب خاکسار صاحب وی چې مفتی صاحب آجکل جو وبادي جواب مدر مقدس ها یو خبر ادا دي چې حدیث کې راغلی دی چې کله تاسو کې بے پردگی فحاشی عام شینو وبا برازي دا حدیث کې راغلی صحیح حدیث
خمس بخمس یی 15 سيزونه د 15 په وجه راځي. یو پکې دا ذکر دی چې کله فحاشي عامه شي. اوس پاکستان کې څومره فحاشي عامه شوه چې ښځې وایي چې مونږه فحاشي کوو، مونږ ته څه مه وایه، او بیا میرا جسم میرا مرضي په روډونو باندې که په روډونو باندې یو بل باندې سواریږو نو تا کار څه دی رکې، زما خپل جسم دی. دینه لویه فحاشي بیا په دنیا کې بیا نه ده راغلې چې دومره لویه فحاشي ده، نو وبا خو به خامخا راځي. نو کم ځای کې په اسلامي ملکونو کې زنانه داسې کارونه کوي میراجز، نو په هغه کې وبا راشي، هغو دپاره غذاب دی. او چې کم مسلمان ملکونو کې فحاشي نشته وبا راغله، نو هغې دپاره پکې خیر دی. الله پاک پکې لکه ترخه دروش ورکوي ماشوم ته امتحان شو. جی وفرمایه. مقدس کوټوال دې پوښتنه کې دي وي چې یاره مولانا طارق جمیل صاحب چې کله دعا وایي نو هغې وایي چې الله ستا شکر دی چې عمران غونډه کې وزیر اعظم دې موږ ته راکړی دی. نو دې چې د شکریا ادا کوي چې الحمدلله عمران خان د فاسق تعریف کول د ګناه ده، او دې چې وایي چې شکر دی الله چې تا مالا عمران خان غوندې غره کړی، دا خو نه شکري ده، شکر نه دی. یعنی ته وایې چې شکر یا الله مالا داسې نافرمانه او ګناهګار وزیر اعظم مالا راکړی، نو دا خبره د جایزه نه ده. او بله دا چې کومه دعا ده کړې ده په هغې کې ویلي چې د نبي علیه الصلاة والسلام کې آنسو په کی قسم غیر الله قسم یې خوړلی، دا کفر دی، شرک دی. ښه دې نه د توبه وباسي. که څوک ورته هغه ویډیو اورئ په اروايي باندې دعا کړي، په هغې کې ویلي چې نبي علیه السلام په اوښکو مې د قسم وي چې عمران خان ښه سړی دی یا صحیح ویلي. او اوښکو باندې قسم چې دا غیر الله باندې قسم کول کفر دی، شرک دی. لږ شانتې د تبلیغ ولا ملګري دی ورته ووایي چې ته دومره د مسایلو نه خبرداره نه یې، په غیر الله باندې قسمونه مه خوره. سید منیر احمد احسانی وایي چې پی ٹی آئی غیر حامل جماعت ہے، اس کی حمایت گناہ کیوں نہیں ہے؟ کم ځای کې لیکلي څه وایي؟ دا وی غیر اسلامی نظریه حامل جماعت دی. پی ٹی آئی ایک غیر اسلامی نظریه کې حامل جماعت اس کی حمایت کی ګناه ولې؟ ما درته وایي چې حمایت یې ځکه ګناه نشته چې یو سړی حمایت کوي هغه په دې وجه یې نه کوي چې دا غیر اسلامي، هغه د نظریې نه خبر نه وي، هغه په دې وجه باندې کوي چې د عمران خان ملک ته پر خیر راوړي. دنیا په لحاظ سره سیاسي امورو کې دی بهتر ګڼي عمران خان په سیاسي امور، که په دین په وجه باندې صحیح ګڼي نو ګناه د کفر دی. عمران خان یا نواز شریف پارټۍ کې چې څوک دي او په دې وجه باندې دي چې دا د غریبو خلکو امداد به کوي، سیاسي امورو باندې پوهېږي، نو هېڅ قسم ګناه پکې نشته. ګناه پکې شته چې ووټونه کله اچوې نو ته به علم دا معلومات پکوې، ووټ ته ګواهي ورکول دي چې یا الله زه ګواهي ورکوم چې دا عمران خان په ټولو کې نیک سړی دی، ایمانداره دی، پرهیزګاره دی. که تا په علم مطابق په رښتیا باندې وي نو خو ګناه دې نشته. او که ته دا پته چې دا عمران خان خو چې دا 2 نمبر سړی دی، د خپلې ښځې نه دی، نو فایده ښځې ته نشي ښځه نشي سمبلول. که ته پته وي او بیا ووټ ورکوې نو ګناهګارېږې. دا غلطه ګواهي ولې کوې؟ یو سړی ګناهګار دی ته وایي دا دینداره دی، او یو سړی دی چې هغې نظریې ورته پته نه چې دا غیر اسلامي نظریه ده، او چې دا به دنیا خیر ورسي خلکو ته، نو بیا په دې وجه نه ګناهګاري بے علمۍ په وجه باندې بے علمۍ. حماد احمد سے وی چې عشاء کی سنت کے بعد 2 رکعت نفل کی ثبوت ہے یا نہیں؟ یہ ثبوت ضعیف حدیث کے ساتھ ہے، بعض لوگ اس کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں. عشاء کی سنت کے بعد 2 رکعت نفل ثبوت چې دا په تهجدو کې ګرځي، علماء کرام لیکلي دي دا مستحب عمل دی، که کوي ثواب پکې شته، نه کوي ګناه پکې نشته. حدیث کې راغلی شته دی. اشفاق احمد صاحب جی دی وی چې مفتی صاحب کچری یو سړی خپل ښځې ته د 4 مذاهبو باندې طلاق شرط ولیکي، د دې څه حکم دی په 4 مذاهبو باندې؟ نو دا مطلب 4 مذهبونو کې 3 طلاقونه، یو 3 طلاقونه 3 دي، مغلظ طلاق نه مراد دی. نو مغلظ طلاق ته اخر کې به هغه مسایلو جوابونه وکم چې افغانستان ولا ملګری شي. امیر هم د جمهوریت په باره کې تپوس کړی، هغه جواب مونږ درک چې جمهوریت چې یقینا چې دا کفر دی. جمهوریت چې خلک وایي جمهوریت دې ته ویل شي عام چې کافرو د جمهوریت ایجاد کړی دی، نو هغه وایي چې ډېر خلک جمع شي ګناه باندې، که هغه حکم د الله د حکم خلاف ولې نه وي، د خلکو د جمهوري کم حکم دی دې ته اعتبار دی، نو دا خو کفر دی. د الله په مقابله کې ته بل حکم چې دا جمهور حکم ته اعتبار ورکوي، دا کفر دی. خو لیکن په پاکستان کې چې کم جمهوریت ته هغه جوړ کړی یقینا چې لاډ میکاله دی، خو علماء کرامو دومره مهنت وکړو، سیاسي علماء کرامو چې دغه جمهوریت اسلامي طریقې باندې راواړو. په دې کې یو شک دا شامل کړی دی چې آئین کې به حکمیت اعلی به الله ته حاصل وي، یعنی الله او رسول خلاف په یو کېږي نه. نو زمونږ جمهوریت چې دا په اسلامي نهج باندې روان دی، پاکستان جمهوریت. اوس دا زره سوالونه عمر صادق صاحب دی او نور افغانستان نه بار دغه سوالونه کوي، وایي چې په افغانستان کې جهاد فرض عین دی او پاکستان کې ولې نه دی؟ وایي پاکستان کې د زناکارو اډې هم شته،
یو سوال دا دی او بل چې فیصل مسجد کې لاندې وي چې د زنا اډې دي نعوذ بالله من ذالک وی دغه فحشای د عمران خان مثالونه ورکړي د فحشي پیلوي نو آیا پاکستان کې جهاد فرض عین ولې د دې جواب دا دی چې جهاد فرض عین کیږي په هغه ملک کې فرض کیږي چې کم ملک کې کفار چې دا راشي تا په ملک باندې قبضه وکړي تا نه چې څوک کور ونیسي خپل کور ملک پرېدا تا نه خپل ځمکه ونیسي خپل دکان کور درنه ونیسي یا تا وجني تا نه نو ته به وجنې نه تا باندې فرض دي چې ځان دفاع وکړي دفاعي نو پاکستان باندې چې کله څوک حمله وکړي کافر ملک او پاکستان یې راونی و نو بیا انفروا خفافا وثقالا دې کې بیا دا ضرورت نشته چې ته وایې چې را اوس ما برابر نه یم که برابر یو که نه که حل که یو که درونی فو خپل دفاع بکای ملک نه به کافر وباسي نو دا د پاکستان متعلق علما کرامو د جهاد فتوا ورکړې نه ورکول شي ځکه چې زمونږ تاریخ وګورو کتابونه وګورو د حضرت حسین رضی الله دور نه وګورو زمونږ داسې بادشاهان تیر شوي دي چې هغه بادشاهانو دین اکبري یعنی بل دین ایجاد کړی اسلام خلاف دین خو علما کرام دا ورکړي د خپل مسلمان بادشاه کا هر څومره فاسق او فاجر وي هغه خلاف چې هغه حکومت کله قایم شي په شرعي تور باندې یا قانوني تور باندې استیلا او تغلب په بنا نو هغه خلاف په جهاد نه کتره بنره وچته نور چې کم دعوت تبلیغ لاره د هغه به اختیاروي سیاسي لاره د هغه به جمهوریت لاره به اختیاروي او چې کم ملک بل کافر یونی سونه غنه خپل ملک آزادای کنه خامخا به آزادای نو او کم پاکستان کې چې کومه تا ګناه ولا اډې او خودلې د دې د لپاره په دې باندې جهاد نه فرض کیږي په دې باندې حدود فرض دي خو حدود د لپاره حکومت پکار دي نو حکومت حصول لپاره پاکستان د لپاره جمهوریت کومه لار ده په دې کې به کوشش کوي تبلیغ وکای دعوت تبلیغ کار وکای تصوف کار وکای مدرسې به چلای خو چې کله جمهوریت ته پر ووټ وخت راشي د ټول شوبې چې د اسلام ولا سمره دي دا به ووټ شي په مسلمان پسې عالم پسې چې د عالم کم جماعت چې دغه نظریه دغه عین چې مونږه اسلام نفذ کوو نو ووټ په هغه ته ورکای خو کله چې داسې علما کرام اسمبلی ته لاړل چې هغه اکثریت حکومت جوړ کو نو خامخا باغه بیا په پاکستان کې اسلامي نظام راولي ښه نو په پاکستان کې د جهاد یعنی د سیف د توري سره جهاد اعلان چا نه علما کرام کړي نه کول شي نو تیر تاریخ چې وګوره مسلمانانو خلاف تور نه دروچته کړي او بل ملک چې تا افغانستان کې چې طالبانو د جهاد فرض عین کړي طالبانو اعلان کړي مونږ پکې کار نشته د بیا بار وایي چې زمونږ افغانستان سره کار نشته خو د افغانستان طالبانو چې فرض عین ورته اول بل دا خبره واره چې افغانستان چې کم طالبان دي امر تسلیمي کې کم علما کرام دي دغه تقوا دغه فقاهت دغه د پاکستان علما کرام زما پشان به هغه ګرته نه رسی د سعودي علما کرام ګرته نه رسی حق ګویا خو نه سعودي کې چې کم علما کرام دي هغه خو د حکومت نه خو د خوانشي حکومت ورته لیکل تقریر ورکي هغه بیانې نو د افغانستان کوم علما کرام دي هغه په دنیا کې دغه مقابل نشته مثالی نشته نو هغه چې کوم فتوا ورکړی دا په افغانستان کې په جهاد کې فرض عین دي هغه وجه په د فتوا کې دا لیکل چې زمونږ ملک زمونږ یو اسلامي حکومت واغه ختم کړی دي انګريزانو چې هغه انګريزانو سره جهاد کوي وباسي نو د کې زور ته مخه ته کېږي یا تور ته مخه ته کېږي نو وچ سره خلندس وځي کړه د افغانستان کې طالبانو د عوامو باندې جهاد فرض عین کړي نه دي چې کوم افغانیان دي دا طالبان وروړه دي افغانیان هم طالبان دي کنه او طالبان هم افغانیان دي پښتانه دي بعض خلک وایي چې پښتون سره ودرېږي نو افغانیان ته پښتانه نه دي بعض خلک وایي اسلام سره ودرېږي نو طالبان اسلام نه راولي صرف او صرف دوی ته هغه پښتانه ښکاري چې طالبانو خلاف دي هغه لک شانتي دي په یورپ کې د بار ملکونو کې دا طالبانو سره دا قول اردو ولا جنگي کوي خپل په یورپ کې ناس دي پیسې ګټي خپل مشومان ورسره دي او په د کوم میډیا چې کومه ده د سوشل میډیا فیسبوک باندې دومره عجیبه بس طالبانو سره جنگ کوي خپل نه جنگي راشه کنه خو طالبانو سره جنگ کوي الله باندې تا قول اردو لا غریبان پمړای هغه ولې وجنګي طالبان اسلام راولي خپل اسلامي نظام راولي نو ولې ورسره زو جنګي یا بل ورسره وي نو چې کم یورپ کې دی هغه په سوشل میډیا باندې دومره بوزدل دي رزینا نه طالبانو سره جنگ کول شي نه بل بوزدل دي خو په سوشل میډیا باندې دا دومره هوا ور کوي د قول اردو افغانستان کې کومل اردو کې فوج ولدي هغه ته دومره هوا ور کوي چې جنگيږي او خپل نه راځي قول اردو ته پیسې خورا لګي چې یورپ کې د خپل بچی دي د قول اردو لکم بچی دا یورپ ته بوزه کنه تعلیم د پر تا طالبانو سره چې کم از کم جنگي نو دا شیطنت کوي کم سوشل میډیا باندې څومره د افغانستان ولا
دی هغه د وی طالبانو سره جنگونه کوه، هوا ورکوي، ورته پوکي ورکوي. نو د دې خبره مه منه، دا شیطانان دي، که دا پاکستانیان هم دي که هغه دي، دا که پاکستان والا خلک دي که افغانستان والا، ورته پوکي ورکوي. نو چې کله ته وایې چې یاره طالبان په غلطه باندې دي، نو ته راشه که نه هغو سره مقابله وکړه که نه، خپله مقابله نه شي کوی، غریبانان طالبان پې وژني، هغه پې وژني، عام خلک پې وژني. نو طالبانو کله داسې نه دی ویلي چې عامو خلکو خلاف جهاد فرض عین دي. طالبان داسې نه شي، هغه لوی لوی علما کرام دي، هغه ویلي چې عامو خلکو خلاف جهاد نه دی، د انګریز خلاف دی. خو چې انګریز طالب وژني نو بیا خو په دنیا کېږي، صف کې ته مه ودرېږه. زه پکې نه ودرېږم، طالبان هلته کار کوي، افغانستان کې لګیا دي انګریزانو. زه دلته پاکستان کې نه ورځم، مخې ته نه ورځم، نو ما زه خو یې نه یم وچلی. او که زه اوس ورته مخې ته ودرېږم، نه انګریز چې ونه وژنې، دا انګریز زه حفاظت کوم د انګریز دا. نو چې زه حفاظت کوم نو مخې ته راځي، نو خامخا دې باندې مونږ خپه یو چې دڼیا شي، ځکه زمونږ افغانیان وروڼه که طالبانو طرف ته دي او که غیر طالبان دي، چې دڼیا شي نو مسلمانانو نقصان دی. یو مسلمان چې کم شو کنه، مسلمان خو دې لا اله الا الله محمد رسول الله ویل، نو دا چې کم شي مونږ په دې ډېر سخت خفه کیږو. نو د یورپ په چې کم افغانیان دي، د شیطنت مه منئ، طالبانو سره جنګ مه کوئ، زمونږ دا تاسو ته وصیت دی، طالبانو سره قطعا جنګ مه کوئ. که مړ شوی الله ته به څه جواب ورکوي؟ طالبانو خو دا اعلان کړی مونږ اسلام راوړو. نو ته چې مړ شي ته به الله ته څه وایې؟ یا الله زه طالبانو سره ولې جنګېدم، څه شي حفاظت مې کوو؟ وایي دا ملک حفاظت کوي، نو ملک خو طالبانو آزاد کو، یا شروع د طالبان آزادوي، نو هغو سره ودرېږه که نه، ملک آزادوه دی الله باندې، کنی یو نیوټرل شبه جنگ کې دعا به وکړو الله پاک ته. اخري سوال وکړو. نصیر محمد د بنو نقل کړو چې دی وی چې نن سبا بعضې اهل تشیع داسې دي چې د صحابو ګستاخي نه کوي او اهل بیت سره محبت په زړه کې وي، نو آیا دي ته کافر وي؟ داسې اهل تشیع نشته، داسې اهل تشیع نشته، تقیې ما کوه، داسې اهل تشیع نشته. مونږ نږدې نه ورسره په شیعه هغه دی چې هغه عقیده دا وي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیت چې چا نه دی کړی، ابوبکر رضی الله بیت کړی، دا مرتد شوي دي. شیعه دې ته ویل شي، داسې شیعه نن سبا نشته. هغه د صحابه کرامو چې هغه ووایي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه افضل دی په ابوبکر رضی الله، کافر یې ورته نه ویل، نور تفضیلیات شي، دا اوس نشته. اوس شیعه دی هغه به خامخا دا عقیده لري چې ابوبکر په غلطه و، عمر په غلطه و، حضرت عائشہ رضی الله عنها په غلطه و، دا بدرت به وایي مویا رضی. نو نن سبا شیعهګان چې کوم دي هغه داسې دي. دعا وکړو یا الله مونږ ته قرآن او حدیث باندې صحیح پوهه نصیب کړي. کوم علما کرام او طلبه کرام زمونږ اواز اوري، مونږ سره دلته شریک دي دارالافتا کې دي، یا الله هغو ته دنیا آخرت کامیابي نصیب کړي. زمونږ بهر ملګري چې څومره دي یا الله هغه سلیم او غنم خپل کلي ته راولي. زمونږ بهر ملکونو کې افغانیان وروڼه دي زمونږ، یا د پاکستان وروڼه دي، په کم ځای کې دي، په دنیا په کم ګوټ کې دي، یا الله په خپل ملک ته راولي، کامیاب را هغه ځای کې چې کم مقصد ته تللی دي، یا الله په مقصد کې کامیاب کړي، کمران یې کړي، یا الله عزت یې نصیب کړي. کفارو خلاف یا الله د مسلمانانو عزت نصیب کړي، مسلمانان په هر ځای کې غالب کړي، پاکستان کې په افغانستان کې په هر ځای کې شي مسلمانانو ته غلبه نصیب کړي. او یا الله زمونږ په علم کې برکت واچوي، زمونږ په عمرونو کې برکت، چا اولاد نشته یا الله نرینه اولاد نصیب، چا دعا فرمایش کړی دی هغه ټول او کنه دې کړی، یا الله په زړه کې سم مردونه ټول مردونه پورا کړي، او چا چې ودونه نشته په زړه پورې ودونه نصیب کړي، چا ودونه شته او بچی شته په مینا محبت پیدا کړي، چا اولاد نشته نرینه اولاد نشته، چا کاروبار نشته الله کاروبار کې برکت واچوي. او دغه اکرام الله صاحب دی او مولانا صاحب چې کوم سره تشریف فرما دي، د دوی په کاروبار کې په عمر کې برکت واچوي، علم کې برکت واچوي، الله زړه مردونه پورا کړي، بیمارانو ته شفا کامله عاجله نصیب دی. وبانه یا الله ټول مسلمانان په امان کې فحاشي یا الله خدمت کې، یا الله دغه دعا وکړي ټول مسلمان په شریکه سره، یا الله زمونږ ملک اسلامي نظام نفذ دائم کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم.